أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إنا أنزلنا بشكا منغ نازل کرده إليك تاتا الكتاب قرآن کریم لرا بالحق فحق بیان سرا لتحكم بين الناس دپارا دی چتا فیصلو کی دا خلق مینس کی بما پا طریقی سرا اراک اللہ چی خودلی دا تاتا اللہ تعالی ولا تکن او تمکیگا للخائنین دپارا دا خیانت کونکو خصیمن جگڑ کونکی واستغفر اللہ او تبهنو غارد اللہ تعالینا ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالی چی دے دیر بہن کی مہربانا ولا تجادل او تجگڑ مکوا عن الذین دا آکسان بارکی یختانون انفسهم چی دی خیانت کوي زانون خپلو سرا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے لا يحب محبت نکوی من آچا سرا کان خوانا چوی دے دیر خیانت کون کے اسیمن دیر گناہگار. پدی رکو کے دا منافقانو دا دروغو دا خیانتو او دائی دا ناکار صفتونو بیان دے. پدیاتونو کی او خاص واقعہ بیان شوی دا. قرآن کریم دا سے انداز کی بیان کردی دا کہ تر قیامت پوری خلق تا اصول خودل دا فیصلے کولو او دا فریقین و تنازعی دا ختمولو. قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چے مدینہ منورہ کے یو خاندانو بنو عبیرکو او دے کسا منافقانو چی دیونم بشیر و دا منافقو دا نبی علیہ السلام مذمت بیم کو اشعار بیم وی اشعار بے پخپل جوڑ کرو او دا بل چاپا نم بانے میں مشہور کو چی دا پلانکی ویلی و پلانکی ویلی دی ظاہرہ کی مسلمانو لیکن دن منافقو. نو پا مدینہ منورہ کی دیوی چی دا دا ہجرت نباد واقعہ دا غربت و فقر و فاقہ او د خلکو عام طور خوراک کجوری وی او اوربشی وی د غنم وړو الا ماشاءالله چاکربو د ملک شام نه بغنم راتلبا او قافله به څنګه رااله نو چې کم مالدار خلکو ای بزان لګ لګ واغسته او کور به سنبال کې خودو او په خاص خاص موکو باندې وی استعمالولو. نو دا قتادہ رضی اللہ عنہ زما تر د رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ هغه د ملک شام نه وړ راغلی او د غنمو نه ځان یو بوره اغستی و. هغه بیا د خپل کور د کمرې د پاسې او بالا خانه و نه الته کې بره خو دیو او هغه سره خوا کې څه اسلحه می خو دی او د زغری وی توری وی او نور څه ضروری سامانو. دا بشیر منافق چی دے دتا سا طریقے سر پتہ لگے دا چې دا رفاعہ رضی اللہ عنہ پا کور کے پا بر چت بانے دا غنم اوڑم پرات دی او قیمتی اسلحم پرات دا. نو دا بشیر او یادا چردنم تومہ دے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ و ابن جریر رحمت اللہ علیہ چردنم تومہ او ترمذی شریف کے روایت او په حاکم په مستدرک کې چردنم بشیرو بہر حال کا تومد او کا بشیر دے دی د شپې راغې او د کمرې شا طرف ته چې کوم چنه وا کم دیوالو
هغه د شا د غاړې سوري کو. عام طور په دې وړي کې خلک بار سملی نو کمرې دننه خالی وي، خلک بار په صحن کې ملاستو د شا د غاړې راغلی دی، د کمرې دیوالې سورې کړی او بیا بره ختلی دی او د غنمو ابوجې را کوزه کړې ده او اسلحې را کوزه کړې ده او هغه یې راوړې خپل کور ته. چې سار شو رفاعه رضی الله عنه کور خلک دننه ورغلی، کور کې دننه رڼا ده، کمره کې رڼا ده، کم ځای غډاله چې ویې کتو نو نقب و سوري شوی و، چې بره وختل نو اسلحه هم نه وه او غنم هم نو اوړه هم نو. دی معلومات وکړو محله کې رفاعه رضی الله عنه د خپل وراره قتاده رضی الله عنه له راغی چې دا شان چل شوی دی. دی خبرې شروع کړې چا ووایي چې بېګا د تومه په کور کې رڼاګانې بلې وې، دا منباتې او شمې روشن وې، معلومیږي دا چې بېګا هغې په غنمو باندې اختر کړی دی. د هغه زمانه کې د غنمو دا اوړه ده به ناشنا میوه به وه، خلکو ته به ډېره ناشنا لګېده. څنګه چې زمونږ دا مشران وي چې نن نه 40 کاله مخکې به پراټه صرف د اختر په سهار باندې پخېده، نو خلک ورته ډېر زیات شوق کې و. نو دغه شانتې دا غنمو دا اوړه خلکو ته ډېر ناشنا به لګېدلو. دی چې لاړو معلومات یې وکړو چې بھئی تاسو کر بیګا رڼا د کم ځای نه وه او دا دومره خلک د سره جمع شي، دا څه چلو تاسو بیګا څه کولو، تاسو زمونږ نه غلا کړې ده. د الله شان دی زاد المسیر لیکلی دی چې هغه بورې چې ونه هغه شاته سوری وه، د دې تومه چې کله بورې په اوږه کړې ده نو هغې نه شاته نری تار تلی و، اوړه ترېنه بېدلي وو. ناره تومه کور ته تلي وو. تومه بیا داسې چل کړی چې دغه بورې یې یو یهودي دی چې د هغه نوم دی زید بن السمینو. یهودي ته چېرې دا زما امانت دی، اوړه دي او اسلحه تا سره امانت کړمه. اوس هغه ته دا نه وي چې دا ما غلا کړې ده او د غلا سامان دی، هغې هلته یې ښودی دی. چې کله رفاعه رضی الله عنه قتاده رضی الله عنه دی ورله په تومه باندې دعوه وکړه چې تاسو غلا کړې ده، هغه دا ما نه راکړې. هغه د یو صحابي نوم واسطو لبید ابن سهلو، دا هغه دا کار کړی دی. دی هغه پسې ورله چې څنګه خبرې اترې وباسله دغه نیام نه، یا خو به د غلا سر ته رسو به غل به معلومو به، او یا تاسو زما نوم څنګه اخیستی رئ په دې توره به برابرومه. دی ویرېدل نو هغه ته یې نه ستا نوم موږ نالو، دا کار خو پلانکي یهودي دا کار کړی دی. خیر چې کله دی هلته ورسېدل هغه نهو هلته تلې وه، د یهودي د کور نه اسلحه هم برآمد شو او اوړه هم برآمد شو. په یهودي باندې دعوه وکړه چې تا غلا کړې د هغوی ته خبر هم نه وه، دا خو بېګا تومه دا بورې او دا اسلحه راوړې چې دا زما امانت دی سره کېږه، زه خو دې نه نیم خبرو. تومه دلته کې منکر شو چې دا اسلحه او دا اوړه ما نه دي ښودي، بلکې دا غلا ده کړې ده. دلته کې دا خبرې اترې شروع وې چې رفاعه رضی الله عنه د قتاده صاحب ته ووایي دې وراره ته چې ته لړ شه نبي علیه الصلاة والسلام د واقع نه خبردار کا چې نبی علیه السلام د مسلې څخه ښکلې ورته کې حل روباسي. قتاده رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته لاړو او واقع بیان کړه چې زمونږ دعوه په تومه او په بنو بیرک باندې ده. دلته بنو بیرک چې کله خبر شو چې خبر نبی علیه السلام ته رسېدلی دی، نو دی زر لاړو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې ته قتاده او رفاعه پویه که چې هسې بېګناه په چا باندې الزامونه نه لګي، دلیل ورسره نشته، ثبوتونه ورسره نشته، زموږ نوم څنګه لري چې موږ غلا کړې ده، موږ کره مال نه دی برآمد شوی، اوړه نه دي برآمد شوي، اسلحه نه ده برآمد، څنګه موږ غلا کړې ده، دې موږ لیدلي نه یو، هسې خبرې کوي. دی دا خپله مسله په داسې انداز کې نبی علیه السلام ته پیش کړه چې ظاهر حال دا و چې ګنې قتاده او رفاعه رضی الله عنه ګنې خبره دعوه ګنې غلطه کړي. د دې نه بعد چې کله قتاده رضی الله عنه نبی علیه السلام ته لاړو، نو نبی علیه السلام ورته چې هلکه تا سره ثبوت نشته او ګواه نشته، نو ته ولې په یو تومه باندې الزام لګوې چې تا غلا کړې ده. نبی علیه السلام داسې انداز کې خبره وکړه چې قتاده صاحب خاموش شو او خفه شو. چېرې ما نو دا خبره نبی علیه السلام ته کړې نه وي نو ښه به وه.
او راغې خپل تر رفاعه رضی الله عنه ته وی چې نبی اسلام هم ته دا وی چې تاسو په یو بی ګناه مسلمان باندې په خاندان باندې د غلا تهمت ولې لګوي چې تاسو سره ثبوت نشته او گواهان د سره نشته. رفاعه رضی الله عنه خاموش او غسر دا وی الله المستعان، دا الله نه بوس امداد غواړو نو وی الله تعالی موږ د مسلې سهل رو باسي. دې کې الله تعالی د آیتونه نازل کړو او دا تقریبا و آیتونه په دې موقع باندې رالو. آیتونه کې داسې ښکلی بیان شو چې واضح شو خبره چې یهودیم بی ګناه دی، لبید ابن سهلم بی ګناه دی، او توما یا دا بشیر او بنو بیرکو دا ګناهګار دي، دی غلا کړی ده او غلا خو ټیک ته توما کړی ده، خو دا ټول خاندان وسره په دې کې حمایت کې او شریک شو وسره په دې ګناه کې دغه طرفداري کې او تعالی راغلیو. چې کله آیتونه رالو او خبر دې ته ملو شو نو دا بنو بیرک خو خیر هغه وړو او اسلحه راوړله، هغه نبی اسلام ته حواله کړه. اسلحه هغې رفاعه رضی الله عنه ته ورکړه. رفاعه رضی الله عنه چې بد اسلحه ما د الله په لاره وقف کړه، دا د جهاد دپاره وقف دی چې چېرته غریبانان جهاد د ځای لپاره ده. دلته دا تومه چې کله خبر شو د دغه لا خو ثابت شوه، د سر یره شو چې نبی علیه السلام به د ما نه اوس لاس به کټ کي به، نو دې وتښتېدو او راغی مکې مکرمې ته. مکه مکرمه کې هلته یو ښځه وه سلافه بنت سعد، نو هغې سره په کور کې دیره شو، خو هغې ته دا پته نه چې دی غلاګر دی او هلته نه راغلی مدینې منورې نه. د هغې زمانې ترتیب دا و چې یو سړي به د چا باره کې مذمت کو نو یو شعر به ووایي، نو دا شعر به دا زر خور شو او دا به ډېر ناشنا حج او مذمت به وشو. دلته حسان ابن ثابت رضی الله عنه یو دوه شعرونه ووایي، په دغه دوه شعرونو کې د دغه ښځې بیان وکړه چې ناشنا سړی دې میلمه کړی دی، دا خو ډېر ښکلی میلمه دی چې هلته یې دیره کړی، دا کار یې کړی. دلته کې هغه اشعار هلته مکې مکرمې ته ورسېدو. سلافه بنت شبر کوره باروزه تا خو در مدینې نه تر مکې پورې وشرمولمه، نو هغې د کوره بار کو کړی ورته ور په سر کړه. غلاګر سړی کم دی که د غلا نه صبرېږي. دې د شپې بل چا کره غلا لتلو، نو یو قول دا دی چې لجلاج یو سړی و، دې هغه کره دیره و، هم د هغه د کور غلا کوله. د لجلاج پې خبر شو نو هغه هم د کوره بار وباسو. بیا مختلف اقوال دي. یو قول دا دی چې یو کور ته ورغلی او دغه شانو کمرې دیوال شاته سورې کو، د دیوال پې پاسه راغی مردار شو. دویم قول دا دی چې نه دی کشتۍ ته وخته او سمندر کې روانو، هلته کې د وطن نه غلا وکړه او غلا پې په کشتۍ کې ثابت شو، نو خلکو سمندر ته ویشت او مردار شو. نو دی مرتدم شو او د غلا په حالت یې دنیا نه لاړو. او الله تعالی د آیاتونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مختلف ارشادات فرمایي او د قیامت پورې دا اصول دي چې یو حاکم دی، یو قاضي دی، یو مشر دی، هغه د خلکو منځ کې فیصلې کوي نو طرفداري به د چا نه کوي. که چېرې تا ته مخکې نه پته ده چې دا سړی په ناحقه دی، په غلطه باندې او دا بل سړی په حقه دی، نو ته به د ناحقه انسان طرفداري به نه کوې، جانبداري به نه کوې، د هغه حمایت به نه کوې، د هغه وکالت به نه کوې. هغه ته خپله غلطي وښایي چې دا ستا غلطي ده، نو د هغه طرفداري کول دا جایز نه دي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي د خیانت کوونکو طرفداري او جانبداري به نه کوې. انا انزلنا بېشکه مونږه نازل کړی دی الیک تا ته قرآن مونږه نازل کړی دی. څنګه چې د الله شان لوی دی، د الله د کلام او د کتاب شان هم لوی دی، الله دا ګوره مونږ نازل کړی دی. الیک تا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الکتاب قرآن لرا، دا قرآن ګوره مونږه تا ته درکړی دی بالحق په حق سره، حق نه مراد په انصاف سره یا په حق بیان سره، بر حق مونږ نازل کړی دی. لتحکم بین الناس د پاره دی چې ته فیصله وکړې د خلکو منځ کې، د خلکو منځ کې به فیصله کوې او د کتاب مطابق به کوې. آیت نه دا خبره معلومه شوه چې مسلمانان به خپلې فیصلې، خپل جګړې، خپل مقدماتو که ګریلوي وي که چېرې
هغه بیرونی وي، که د دوو فردو منځ کې وي، که د دوو محلو منځ کې، که دوو قومونو منځ کې، که دوو خاندانونو منځ کې وي، که هغه مالی معاملات دي او که نور دي، دا ټول به د الله د کتاب مطابق به فیصله وکړو. د الله د کتاب مطابق فیصلې به دي کی، او حاکم او مشر هم کوشش کی چې دې به فیصله د الله د کتاب په رڼا کې وکړي. لتحکم بین الناس، د پاره دې چې ته فیصله وکړې د خلکو منځ کې. بما اراک الله، بما په هغه طریقې سره اراک الله چې الله تعالی تا ته ښودلې ده. ای علمکه الله، چې الله تا ته تعلیم درکړی، دای مطابق فیصله وکړي. او دا فیصله چې نبی علیہ السلام په ظاهره کې کول نو، چونکې لا حکم نو راغلی نبی علیہ السلام ته چې ګناهګار څوک دی او بې ګناه څوک دی. نبی علیہ السلام ته مختلف بیانات رالو، نو ظاهره کې دا معلومیده چې ګنې دا توما او دا خاندان بې ګناه دی، او ګنې د رفاعه او د قتاده رضی الله عنهما دعوه ګنې بې بنیاده ده. ځکه چې څنګه ته د شک په بنیاد یو سړي باندې یقیني دعوه کې چې غلا تا کړې ده، د شک په بنیاد چا باندې یقیني دعوه به نه کوي. ته به دا وایې چې زما د باندې ګمان دا سره شک دا سره غلاګر به ورته نه وایې چې د غلا کړې ده، یاره زما په ده باندې شک دی چې زما مجرم او زما ملزم به دی وي، د غلا نوم به نه چې غلا ده کړې ده. د شک په بنیاد باندې د یو سړي نوم اخیستی شي او یقیني خبره به نه کوي چې غلاګر دی. مدینه منوره کې یو سړی و، د هغه یو وینځه وه، هغه یو بیزي سرولې. دا وینځې بیزي بوتلې بهر صحرا ته. هلته یو یهودي و، هغه یهودي چې وکتل د وینځې په غاړه باندې یو امیل و د سپینو زرو، هغه ترې د امیل واغسته په زوره باندې، هغه وینځې یې راواچولو، هغې له سر د دوو ګټو منځ کې کو او سر یې وله مات کو. د یهودي خیال دا و چې دا وینځه بس مړه شوه. دلته ماښام شو، واپس رانله وینځه او نه بیزي رالی. مالک سره غم شو چې لاړ وې کتو بیزي خورې ورې ګرځېدې راغونډې کړې، او وینځه د موت او د حیات په کشمکش کې ولا مړه نه وه. هغه دې راوسته نبی علیه الصلاة والسلام ته. اوس هغې خبرې نه شوې کولی چې دا کار ما سره چا کړی دی. نو روایت کې راځي چې کم مدینه منوره کې کم داسې خلکو چا متهمو چې په غلا کې او په دې کارونو کې ملوث وو، نو نبی علیہ السلام ته د یو تن باقاعده نوم اغستو چې دا کار د سر پلانکی کړی دی، دا کار د سر پلانکی کړی دی. چې کله دغه یهودي نوم یې ورته واغستو، نو هغې اشاره وکړه چې آو. نو ګوره معلومه شو اوس خبره. اوس چې کم خلک باندې شک کېدی شي د هغې نومونه یې ورته واغستو چې دا پلانکی پلانکی پلانکی، چې کم سړی قاتل او د هغه نوم یې ورته واغستو، نو هغې آو وکړه چې دا. دویم کول دا چې دې زنانه په ځمکه باندې په ګوتو باندې لیکل وکړو، نو پته ولګېده. لیکن بیا هم نبی علیہ السلام قاتل په دې خبر نه دی قتل کړی، دې ته بیان نظر وي. زمونږ عوامو کې او قانون کې دی چې بس بیان نظر ګڼې توړ نشته، د بیان نظر دونه اعتبار هم نشته دی چې صرف په بیان نظر به یو سړی قاتل نه ګرځي او نه به مجرم ګرځي. ثبوتونه پکاري. کېدی شي هغه دې وخت کې په داسې بېهوشۍ کې وي، دا مقتول غریب زخمی شوی دی، لګېدلی دی، چې دا غریب هوش او حواس نه غلط سړي نوم والي. کېدی شي هغه خپل قاتل سم نه لیدلي. زمونږ قانون کې او عوامو کې بیان نظر لمونږ بالکل سم کاڼي لکیره وایو، نه داسې نه ده. نبی علیہ السلام د دې وینځې په بیان باندې یهودي قتل نه کو، یهودي یې ګرفتار کو. یهودي په خپله بیا اقرار کو چې دا کار ما کړی دی، نو په دقه بنیادي بیا یهودي قتل کو. د واقعي مطلب دا دی چې د شک په بنیاد باندې یو سړی ګرفتارولی شي، ولیکن هغه ته مجرم نه وی چې دا غلا ده کړې ده. ها چې کله برآمدګي وشي د هغه نه، یا په خپله اقرار وکړي یا ثبوتونه ګواهان موجود وي، نو بیا هغه ته غلاګر ویلی شي. دا په نوک کې روباسلو، دا په تلي کې روباسلو، دا د سپي په ذریعې سره، دا ټولې هوایي خبرې دي. په دې بنیاد یو سړي ته به غلاګر نه وي، عزتدار انسان ته. سپی چا کر لاړو کېناست، دا خو د غلا علامت خو نه چې د غلا کړې ده. یا په نوک کې منتري په نوک کې معلوم شو، ماشوم به بیان کې دا ماشوم په څه پوهېږي، او په تلي کې معلومولو، دا په عملیاتو سره غلاګر نه معلومیږي. د ته انسان ته چې غلاګر وي ثبوتونه پکاري، او ثبوت دار چې دوه ګواهانو او یا دا غلاګر په خپل بیانو کې چې دا کار ما کړی دی. بما اراک الله،
په طریقې سره چې الله تعالی تا ته ښودلې ده. ولا تکن للخائنین او مکې ګټو د پاره د خیانت کوونکو. خائنین جمع د خائن ده، خیانت کوونکو به نه ګرځي. خصیمن، خصیم معنی جګړه کوونکی، ډیر سخت د جګړه کوونکی. نو مراد نه طرفداری کوونکی، جانبداری کوونکی. خصیم نه مراد وکیل دی. ته وکالت کې چا طرف نه دفاع کې چې زما ملګری داسې نه دی، زما موکل داسې نه دی. نو قرآن ولا تکن للخائنین، د خیانت کوونکو ملګری به نه ګرځي، دغه طرف نه جګړه کوونکی به نه ګرځي، دغه وکیل به نه ګرځي. آیت نه یو بله خبره معلومه شوه چې هغه د وکیل هغه کمایي حرامه ده بالکل. دا وکالت حرام دی چې تا ته پته ده چې دا سړی په غلطه باندې دی او دا ګناهګار دی او دا جرم د کړی دی، او بیا هم ته په عدالت کې لګی چې نه دا بې ګناه دی او دا کار نه دی کړی او تا ته پته چې دا کار د کړی دی. نو دا وکالتو دغه اجرتو دا ټول چې دی حرام دی. ولا تکن للخائنین او مکې ګټه د پاره د خیانت کوونکو. خصیمن په معنی د مخاصمن سره جګړه کوونکې، طرفداری کوونکې. اسلامی عدالت کې وکیلان نشته دی، ځکه خو اسلامی عدالتونه نشته، کني کران ډېر آسان کار دی. اسلامی عدالت کې به دواړه مدعی مدعی په خپل برازي عدالت ته، مدعی به خپل بیان په خپل وکي، مدعی به خپل دفاع په خپل وکي. د حاکم او د قاضي او د جج او د مدعی او د مدعی منځ کې به وکیل منځ کې به نه راځي. وکیل ته څه پته را اب سوي، دا هو قانوني دغه جوړ شوی چې بس خلکو روزګار کولو دی، ورنه هر سړی به خپل بیان په خپل وکي او په دوه پیشو کې به فیصله کیږي. په کلونو کلونو نه مدعی به خپل بیانو کې، مدعی پسې به نوټس شي، مدعی به راشي خپل صفایي او بیان کی، مدعی خپل گواهان په گواهانو سره پیش کولی شي. ټیک تا کني مدعی نه به قسم والی فیصله او پاټیم باندې وشي. دومره په اسانه 1 روپۍ خرچه نه راځي. د کاغذونو، د وکیلانو، د فوټوسټیټو، د مثل او د فایلونو هیڅ قسمه خرچه پکې نشته دی. نه د مدعی نه د مدعی 1 روپۍ خرچه نشته. په اسانه باندې په مفتو کې فیصله به کېږي، انصاف به په اسانه کېږي. نو دا ولا تکن للخائنین او مکې ګټو د پاره د خیانت کوونکو. خصیمن جګړه کوونکې، محاسمن طرفداری کوونکې. واستغفر الله او بهنه وغواړه د الله تعالی نه، د الله نه مغفرت طلب کا. غفاره معنی پټولو، مغفر ټوپې ته وي چې کله مجاهدینو د فوجانو په سر باندې جنگي ټوپې وي ناین دا سر پټ کړی وي. غفاره هغه رومال ته وي چې زنانو په سر باندې خودي او یختې په پټ کړی ته غفاره وي. واستغفر الله بهنه وغواړه د الله تعالی نه. ولې پیغمبر علیه السلام نه ګناه شوی چې بهنه بغواړي؟ د بهنې دپاره ګناه شرط نه دی، بهنه به هر سړی د الله پاک نه غواړي، که نبي دی او که غیر نبي دی. به هر حال د نبی علیه السلام څخه خطا نه دی شوی، نه څه ګناه شوی دی. خو اجتهادي خطا دا وشوه چې نبی علیه السلام قتاده ته وایي چې ته په تومه باندې او په بنو بیرک باندې بې بنیاده دعوه ولیکې چې تا سره ګواهان نشته او تا سره ثبوت نشته. د دې نه داسې معلومېده چې گویا کې د نبی علیه السلام میلان بنو بیرک طرف ته دی. نو چونکې واضح حکم نبی علیه السلام ته نو راغلی، نو داسې نبی علیه السلام چې ګنې هغې بې ګناه دي او تاسو هغې دعوې کوئ، حالانکې تومه او بنو بیرک ګناهګارو، خطاکارو. نو قرآن په دغه خبر وي چې ته بهنه وغواړه د الله پاک نه چې ستا دغه طرف ته غیر ارادي میلان ولې وشو، داسې نو پکارو. واستغفر الله بهنه وغواړه د الله پاک نه. مؤمن مسلمان د الله نه بهنه هر ټیم بغواړي. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان دی غفورن ډیر بهونکې، رحیمن ډیر مهربانه. دومره کافی دی. بشک موږ نازل کړی تا طرف ته کتاب په حق بیان سره د پاره دی چې ته فیصله وکړې د خلکو منځ کې په طریقې سره چې الله تعالی ته ښودلې ده، او مه کېږه دپاره د خیانتګرو طرفداري کوونکې، او بهنه غواړه د الله تعالی نه. بېشک الله تعالی چې دی ډېر بهونکی مهربانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ولا تجادل أو تجغل مكوا عن الذين لطرفا دا کسانونا یختانون انفسهم چې دی خیانت کوي ځانونو خپلو سره ان الله لا يحب بشک الله تعالی محبت نکوي من اچا سره کان خوانا چې وی هغه ډیر خیانت کوونکی اسیمن ډیر ګناهګار یستخفون من الناس دی پټیږي د خلقنا ولا یستخفون من الله او دی حیان کوي د الله تعالی نه وهو معهم حال دا دی چې الله تعالی دی سره دی اذ یبیتون کله چې دی پټي مشورې کوي ما دها صبرکه لا يرضى چې الله تعالی نه خوښوي من القول د خبرنا وكان الله بما يعملون او دی الله تعالی په ها سوچ دی کوي محیطا احاطه کوونکې ها انتم هؤلاء خبردار تاسو هغه خلک جادلتم عنهم چې تاسو جګړه کوئ په باره د دی کې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله پس څوک به جګړه وکړي الله تعالی سره عنهم د دې د طرفنا یوم القیامت پر د قیامت باندې ام من یکون علیهم یا څوک به وي په دې باندې وکیلن کارساز حفاظت کوونکې په دې آیتونو کې تنبیه ده زورنه ده چې کوم خلکو د غلاګر چې توما یا بشیرو دا ملګرتیا کړې وه حمایت کړو او دا د بچو تدبیر کړو منصوبه بندي کړې وه چې چا دا ملګرتیا کړې ده هغې ته تنبیه ده او زورنه ده چې تاسو د یو ظالم او د غلاګر حمایت څنګه وکړو مدد هم څنګه وکړو او تاسو چې د شپې مشورې کولې چې سبب دې بچکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې او یو بې ګناه انسان تاسو غلا کې متهم کو په امن دعوه وکړه د دنیا کې او تاسو خپل ملګری بچ کې او سبا قیامت کې چې الله تعالی دا مقدمه فیصله کی او الله تعالی فریقین راوغاړي نو آیا تاسو به توما او یا د بشیر ملګرتیا به وکړي او آیا تاسو دا دفاع د الله تعالی په دربار کې وکړئ شئ او آیا دې به تاسو د الله تعالی د عذاب نه بچ کړئ شئ نو آیاتونو کې تنبیه ده چې چا قصدن د غلاګر حمایت کړی دی ملګرتیا کړې ده او د در بچکولې کوشش کړی دی نو دې د الله تعالی نه ویریږي توبه دې وباسي سبا قیامت کې به دې څنګه د الله تعالی په دربار کې د دې ظالم ملګرتیا به وکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه غیر ارادی طور باندې د واقع حقایق و تنو معلومه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه غیر ارادی طور باندې قتاده رضی الله تعالی عنہ رفاعه رضی الله عنه ته چونکه ویلو چې تاسو په تومه باندې به بنیاد بغیر د گواهانو د ثبوتونو څنګه داوا کوي چې تاغلا کړی دا ولا اگر يهودي سره برآمد شوی دا ته داوا په تومه باندې کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه واقعات معلومه نه وا حقایق لانو واضح شوی نبی علیہ السلام غیر ارادی طور باندې دا سه ظاهر ده چې غني گویا کې نبی علیہ السلام د تومه ملګرتیا کې نه ملګرتیا نه راکړي او قتاده رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تاسو به د دلیل او د ثبوت نه څنګه په تومه داوا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی ناشنا انداز کې وای چې بیا داسې مکوه دیو ظالم انسانو
او د یو داسې انسان چې خیانتګر دی د هغه طرفداري به نه کوې، دغه جانبداري به نه کوې. آیتونو کې اصل کې یو اصول دی مونږ ته. دا څونه واقعات چې د نبی علیه السلام په زمانه کې شوي دي دا د آینده امت ته اصول دی او عبرت دی چې ګوره تاسو به محتاط اوسېږئ. تاسو ته که یو سړی دعوه راوړي نو صرف د هغه د دعوی په بنیاد باندې فیصله مه کوئ او رای مه قایموئ او ځان له ذهن مه جوړوئ او د مقدمې او د فیصلې یو طرف ته رجحان مه پیدا کوئ چې بس خبره خو داسې ده. هغه بل فریق چې کله راشي او هغه خپل بیان پیش کړي تاسو ته، بیا د دواړو بیاناتو خپلو منځ کې موازنه وکړئ، ججمنټ وکړئ، بیا د مدعي نه ګواهان طلب کړئ. گواهان هغه سره شته نو ټیک ته، نشته نو بیا د مدعی علیه نه قسم طلب کړئ او د هغې نه پس یو فیصله وکړئ. د یو فریق په بیان باندې به نه به فیصله به کوئ او نه به رایې قایمې او نه به ځان له ذهن جوړئ. کیدای شي دا فریق په خپله ظالم دی، دی په خپله ګناهګار دی او ځان یې مظلوم کړی دی. ځکه دنیا ده، هر چا سره شیطان دی او هر چا سره نفس دی او هر چا سره لالچ دی. بعض اوقات انسان ظالمی لیکن خپل مقدمه داسې انداز کې پیش کی چې ګنې زه مظلوم یم او هغه بل انسان به مظلومي او دی به هغه ظالم ثابت کی. نو تاسو به محتاط اوسئ، مقدمې ته به ګورئ، د هغې چانبین به کوئ، د هغې نه پس به چې کوم دی نو فیصله به کوئ. لکه هغه د پیغمبر علیه السلام ته کې لوی شخصیت و، د هغه مخې ته دې منافقانو داسې انداز کې مقدمه پیش کوله چې قریب او چې نبی علیه السلام نم خطا شوی وي، په یهودي باندې دعوه کړې، په یهودي باندې فیصله شوی وي. او شکر دی چې الله تعالی د نبی علیه السلام حفاظت وکړو، بر وخت الله تعالی هغه وحی نازل کړه او نبی علیه السلام ته پته ولګي بھائی ګناهګار خدا تومه او د غلاګر دی. دیو جن مسلم شریف کې روایت ده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی چې نبی علیه السلام زما په کور کې وو، نو بار د صدقسانو د شور आवाज راغی. معلومیده ده چې صدقسان نبی علیہ السلام تخپل مقدمه وروړي، نو یې خپلو کې شور کو. نو نبی علیہ السلام بار وته او د مقدمې نه مخکې نبی علیہ السلام د خلکو ته وی انکم تختصمون الی، وی تاسو خو ما تخپل جګړې فیصلې ما ته وروړې. وګورئ زم انسان ما ته د غیب علم نی چې حقایق سدي، ما ته دې خبرې پته نی او چې تاسو سوای دای مطابق ز فیصله کوم. و انکم تختصمون الی، تاسو خپل جګړې مقدمې مسلې ما ته وروړې، نو وروړې ټیک تا. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعضن، او کیدی شي په دې فریقینو کې یو تن د جبې نه ډېر تیزي، دماغ نه ډېر تیزي او خپل مقدمه خپل دعوه په داسې انداز کې پیش کی چې معلومیږي دا چې دی په حق باندې او دا بل په ناحق باندې، حالانکه دی په خپل په ناحق باندې او دته پتم ده چې زه په ناحق یم، لیکن بیا داسې منصوبه بندي یې کړې ده، داسې انداز کې دی خپل مقدمه پیش کی چې دی مظلوم ښکاري او بل ظالم ښکاري. نبی علیہ السلام وی فاقضي له على نحو ما اسمع منه، زه چې سوورم دای مطابق فیصله وکم. او دا سړی مدعی دی په غلطه باندې په ناحق باندې وته پته چې دا حق زمانه دی، لیکن په دروغ یې گواهان ځان له جوړ کړو، گواهان ورسره ملګرتیا په دروغ باندې وکړه او د په دروغ باندې قسمونه مو کړو، گواهان یې پیش کړو. او بل انسان ساده باده دی، هغه غریب په حق لري لیکن خپل حق صحیح طریقې سره پیش نه کړی شو، نو سر گواهانو نه پس پوهېدو. نبی علیہ السلام چې زه مثال د در لپاره فیصله وکم د مدعي دپاره، خو مدعي ته خدا پته چې دا زما حق نه دی او د هغې باوجود زه وله فیصله وکم. نو نبی علیہ السلام وی زما په فیصلې باندې دا حق د در لپاره روا کېږي نه، او دا مال او دا سیز او دا ځمکه در لپاره جایز کېږي ګورې نه، حلالېږي وله نه، بلکې دا دله چې زه څه ورکومه نو دا مال نه دی، دا قطعتم من النار دی، دا دله ما د اور یو ټوکړه ورکړه. نو زه نیم ګناهګار په دې خبره کې چې ما ته د غیب علم نشته، ما خو ظاهر ته کتلی دي چې دا مدعي دی او ګواهان وصحیح او ګواهان د دروغو دي، خو دې انسان ته په خپله پته ده چې دا حق زمانه دی او د هغې باوجود چې دنې کاغذونه سم کړو او لینک یې وچلو لګیاو
او داسې انداز کې تیار کو گواهان د دروغ یې پیش کړو او فیصله علماء وکړه زه څه وکړم سبا قیامت کې به الله تعالی دا فیصله وکړي چې سړی ته پته چې دا حق زمانه دی د پیغمبر په فیصله سره دا حق دغه پر حلاليږي نه او جایز کیږي نه د یو عام قاضي او د جج او د عدالت په فیصله وسنګه ستاره پر یو پردي حق رواشي نو قاضي او جج خو به ظاهر ته ګوري لیکن انسان په خپل وګوري چې دا حق زما دی او کنه دی چې انسان دین یو بل مسله معلومه شوه چې انسان به د ظالم حمایت بنه کی ملګرتیا بنه کی داغه به اس قسمه تعاون په دې ظلم کې بنه کی ها جرګي ولا صلح کول شي منت سماجت کوئی معافی وتو که خیر دی لیکن ظالم ته ظالم وای دا بنوي چې دا ظالم نه لري ظالم ته ظالمه بس غلطی ته نشوي دا د معافی تلافی خبره کولی شي خپل خبره ده لیکن دا چې د ظالم حمایت بنکې ظالم ته مظلوم نه وي ظالم ته بی ګناه نه وای دا په دې ظلم کې به د عملګرتیا بنکې کني په ګناه کې سر برابر شریکي چې چا د ظالم ملګرتیا وکړه او د یو ګناګار انسان ملګر بلکې دفاع وکړه نو دې هغه سره په دې ګناه کې مکمل شریک دی لہذا یو انسان بم داسې نه کې چا سره په دې خبرو کې ملګرتیا وکړي ولا تجادل عن الذين او ته جګړه مکوه تجادل مجادله توي مجادله سخت جګړه توي مجادله د جدل نه دی جدل اصل کې دا رسه او دا پړې سخت انغختلو توي چکله کې اون هغه جوړ کې ناډیر مضبوط او سخت شي نو مجادله سخت جګړه توي چې پای کې نرمي ني او پای کې گنجائش ني ولا تجادل او ته جګړه مکوا خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی نبی علیہ السلام هو جګړه نه کړي مطلب دا آینده کې داسې ونه کې مخکې نه رشوي آینده کې دی منشي دیو خائن دیو ظالم ملګرتیا باندې کې دفاع باندې کې ولا تجادل او ته جګړه مکوا مفسرین حضرات وی په خطاب امت ته دی پیغمبر علیہ السلام هو د ظالم حمایت نه کړي وی تاسو اے انسانانو تاسو به د ظالم حمایت نه کوئ چې تا ته پته چې دا انسان په غلطه باندې لري په ناحق باندې لري او دې د صلح کوشش نه کوي د معافی کوشش نه کوي سره د ظلم او سره د زیاتی سره خپل ځان بی ګناه او بری ثابتي ته بیا د عملګرتیا نه کې نه به دا په حق گواهی وکړي نه به دا برات بیانې نه به دا بی ګناهی بیانې او نه به دا دفاع کې ست طریقې سره ولا تجادل او ته جګړه مکوا عن الذين دعا کسانو طرفنا یختانون انفسهم چې دی خیانت کوي ځانون خپل سره دا الذين یختانون دا تومه دی اغلاګر دی او دا قوم دی نو اے پیغمبر علیہ السلام ته ګور دی ملګرتیاونه کې ای هدا سه وکړو منسوبه بندي وکړه او ته سره شریک نشي پدې کې ان الذين دا کسان مبارک یختانون انفسهم چې دی خیانت کوي خپل ځانونو سره دایت نه دا مسله ثابت شو چې یو وکیل دی یو گواه دی هغه ته دا پته چې زما دا موکل په غلطه باندې په نه حق باندې او دی ظالم دی دا کار د کړی نو دی به دا د بے گناهی ثابتولو کوشش بنه کی دا بے گناهی ثابتول دی خو مطلب دا چې ته دی بالکل بریکه صفاکه یې حالانکه هغه دی ظالم او هغه دی دا کار کړی دی نو دا د بے گناهی دلایل پیش کولو خبرې کولو دا دغه دفاع شو نو آیا سبا قیامت کې به تدې بے گناه ثابت کې د الله تعالی مهتا ایدا سے وکیدی شي چریم نشي کېده نو یو وکیل دی یو گواه دی هغه هم ډېر د احتیاط ژوندۍ تیری دې وجنا دا یو شعر هم ده کنه چې پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے یعنی موږ به سو شیطان والا کارونه به شروع کو که داغي زیات تر کاردار چې یو ګناګار انسان بی ګناه ثابتولو او یو بی ګناګار او مجرم ثابتولو یعنی حقایق نه چې ګناګار او بی ګناګار بی ګناه ثابتولو بی ګناګار ثابتولو دا نن سبا دا عام یو رواج شروع شو ځکه هټول نظام چې در هم بر هم دی واقعیا پته هیڅ رښتیا دا او که دروغ ده او تقریبا رښتیا ده
پټیاله کې یو هغه کڑک سنگ چې کوم دی نو هغه یو مشهور انسان دی کڑک سنگ، او دا باره کې دا مشهور دا یو کہاوت مشهور دی کہ کڑک سنگ کے کڑکنے سے کڑکتی ہے کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کڑکنے سے کڑکتا ہے کڑک سنگ. اصل کې دی د چې کوم خورایو هغه د پټیاله راجاو مهاراجاو او دا پنچایت بم کو جرګې بم د خلکو منځ کې کولې فیصلې بم کولې. اخبار کې راځي چې سیشن جج سیټ چې کوم نه خالی دی او سیشن جج پکار دی. د خپل خریدو چې ما سیشن جج کې هغه دوی چې دا خو به وایسرای به دا کار کوي به چې کوم د پوره بر صغیر او ټیم کې مشر وو وایسرای ته دی لاړو. اگر دنه تپوسو کو نوم دې سره دوته کڑک سنگ وی تعلیمی قواعد دې سدي ناوته چې سر تسے مینو جج لاندې یا مجھے اسکول ماسٹر ہو وی تما جج جوڑے کر اسکول ماسٹر ما جوڑے چې تمہارا تعلیم تپوس کې ناو خواندلو چې تا مطلب دا چې تا د قانون سے کتابوم ویلې دی او کنه ناوته چې د فیصله د قانون د کتاب څخه ضرورت دی. اوس و کتابونه ډیر پاره وایم دا ما سلويخ کال د خلکو من کې فیصله او کبیر پر ما کتابونه ویلي دي او زما ما ته مسله راشي زه ته وګورم کوی دا حق د چا دی حق د چا نه دی. هغه وایسرای مو خيارو چې دا خو په خبر نه پويږي بد دی پوښه مهاراجا په دې جج لګو ډیر د پټیاله جج شو. لومړنی کیس د قتل راغی. یو زنانه داوا کړ چې دما خاوند یې سلورو کسانو قتل کړی دی او یې سچو چې نه کیس پیش کړو چې دا زنانه دا غي جړل او دا سلور کسان قاتلان دي. کڑک سنگ چو قتل پوښ چیرې دې کسانو هو قتل کړی دی. اینه تپوسو کو اخد وته چې دا ما خاوند چو نه زمکه تتل او دې سلور کسان یو سره درانتی و لور او سره بل سردا او بل سردا او دې قتل کو. اگر دینه تپوسو کو آیو جمو هو قتل کړي نه همغل ته موجود په ازمکه کې مده ته ټیکتا هغه چې څنګه دغه لیکو فیصله لیکله دې کې مهامخ یو انسان را مهامخ شو تور واسکټه چول او پتلون کې سر صبرو کې دا فیصله هډیره چکونه باریکه دا او پیچی درا او دې کې هو غواهان پکاري او بحث پکاري او داو پکاري وته پکې سو کې وزره دې سلورو کسانو وکیل یما ودا سلور کسان بی ګناه دي زمکه ردی په قبضه کې وا ودا مقتول سکارو چې ازمکه رحالتو نو کڑک سنگ برید تو کړو چې ها متم ته دی ملګری کنه دې سلور کسانو دفاع کې هغه ولیکو چې سبا ساده صبح صادق په ټیم کې دا سلور کسان او دا وکیل په پانسه وخی جوي او ساری 15 کسان وروخی جوړو د اغینه بعد په پټیاله کې بیا قتل نه شوی او نه چې ته یو وکیل د یو مجرم طرفداري کړی و تر دې چې د نور ریاستونو فیصله با کڑک سنگ لبراته کو تک کڑک سنگ وی دا کہاوت ته چې کڑک سنگ کے کڑکنے سے کڑکتی ہے کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کڑکنے سے کڑکتا ہے کڑک سنگ. کل انسان ظالم سره چې څوک ملګرتیا کې د غلم سزا دی ورکړه یا ظالم خود به خود د ظلم نه بشي بیا به خود به خود امن او امان نازي. یختانون انفسهم چې دی خیانت کوي خپل ځانونو سره خیانت کوي خپل ځانونو سره د ظالم ملګرتیا کول او د غل ملګرتیا کول او غل چغلا وکړه دا دی خپل ځان سره خیانت کو ځکه وبال به پدی باندې راځي لکه ظالم مرتد شو په دنیا کې مردار شو آخرت کې وسونه خطرناک سزای. ان الله بشک الله تعالی چې دی لا يحب نخوي الله تعالی نخوي مطلب بغض کی او غصه کیږي من اسو کو کان خوانا چې وی هغه ډیر خیانت کوونکې خوان مبالغه په خائن کې ډیر زیات خیانت کوونکې اسیمن ډیر ګناهګار خوان چې دا کار دی چې خیانتونه کوي او اسیمن چې دا کار دی چې ګناهونه کوي لکه خلک وی ورته په خمیر کې دا خبره خودل شوې ده نو اسیمن گویا کې د طبيعت او د مزاج د ګناه جوړ شوی دی ځکه اسیمن وی خوان ډیر خیانت کوونکې او ډیر ګناهګارو. تفسیر بحری محیط او دارنګه تفسیر کبیر داړو لیکلي دي
چې دا خوانن او دا اسیمن د مبالغې صيغه ذکر وړي چې دا کله کله خیانت خو د مسلمان نم کې دی شي او د لوی انسان نم کله کله خیانت کې دی شي او دا کله کله ګناه خدای چانه کې دی شي دا کله کله ګناه نه عادي او دا کله کله خیانت نه عادي هغه خیانت او هغه ګناه چې هغه د انسان طبيعت وګرځي او بار بار کی او بار بار دا ګناه کې نه سره الله تعالی مين نه کی او کله انسان نه یو پیرنیم خیانت شي یو پیرنیم ګناه شي خامها دی و توبه واسي نه الله تعالی داس انسان سره بغض او غصه کیږي پینا یا خوان اسیمن به مطلب داري بحری محیط وي کله انسان نه د غفلت توجنا او غیر ارادي تر باندې خیانت شي غیر ارادي تر باندې ګناه شي نه هغه الله د دې داخل نه دی هغه انسان چې اراده او قصد کړی وي د ګناه او اراده او قصد د خیانت کړی وي باقاعده پلانینګ ولکې بیا الله تعالی انسان سره مینه او محبت نکي یستخفون دی پټیږي من الناس د خلقنا دی د خلقنا پټیږي دی خپل غلا پټوله ګورې پتهونه لګي شرم به ډیر زیاتو تو ما او دا عملګری اوځې شو چې اوس خپل غلا پټکه او په بل چي ورواړوي قرآن یستخفون من الناس دی پټیږي د خلقنا ان د خلقنا شرم کې او یریږي چې اصل مو غلاګران ثابت نشو ولا یستخفون من الله لفظي معنی دارا او دی نه پټیږي د الله تعالی نه د الله تعالی نه حسوکم نشي پټې دي نو مراد نه حیا ده او دی حیا نه کوي د الله تعالی نه حیا خدای الله نه پکار ده دنیا شرم سے شرم ده دنیا بے عزتی سے بے عزتی ده دا واقعات هو سبا قیامت کې مخکار کیږي با انت چې د انسان په محشر په میدان کې د آدم علی السلام نه تر اخرنی انسان پر ټول خلکو مخ کې ستاده واقع کولو شي هغه حیا او هغه بے عزتی او هغه شرم پکار دی او که دنیا دا پکار دی دنیا کې هو چې برحکار شي نو سزا به شي خبره به ختم شي آخرت ته پاتې نشي آخرت کې چې الله تعالی فیصله کوي ډیر د شرم او ډیر د بے عزتی خبره وي ولا یستخفون من الله او دی حیا نه کوي د الله تعالی نه وهو معهم حال دار چې الله تعالی دی سره دی الله د خپل علم او د قدرت په اعتبار سره دی سره د تومه قوم د شپې را جمع شو مشوره کوله چې خبره نبی له اسلام ته رسیدلې ده سبا سار بزو د نبی له اسلام مجلس کې بداسه قسمونه خورو داسه بیان به پیش کو چې ټول ارث يهودي باندې ورواړو او چې مونږه بش شو امون با د قتاده او د رفاعه رضی الله عنه خلاف خبرو کو چې دی مونږ بی ګناه مونږ باندې دعوی کی ولا التکی موجود دا او انت ثابت شوی دی اصله حالت موجود وا او دای په مونږ باندې کی نو قران چې کړه دی د شپې مشوره کوله او دا د دروغ او بی ګناه انساني ګناګارو الله دې سره الله تعالی اوریدل اذ یبیتون کله چې دی د شپې مشورې کوله مراد یې یدبرون دی دی د شپې تدبیر کو منصوبه بندی کو پلانینګ کو او قران ته تعبیر یبیتون کو ځکه چې عام طور تدبیر او منصوبه بندی د شپې کیږي نو ځکه قران کریم یبیتون وی یبیتون د شپې پټه مشورې کولو ته وی منصوبه بندي کولو ته وی ما دا خبره لا يرضى چې الله تعالی نه خوښوي من القول د خبرنا الله تعالی دا نه خوښي چې بی ګناه انسان دی ګناګار شي یو پاک انسان میں تهمت لګی دا الله تعالی چرم نه خوږي يهودي کارنګره لیکن پدې غلا کې ملوث نه دي بری دي او هغه تهمت لګول د ګناه هغه د دروغ بیان کولو الله تعالی دا خبرې نه خوږي وکانه الله دې الله تعالی بما يعملون محيطا بما يعملون احاطه کوونکې غیر چاپیره تاویدون کې بما يعملون د هغه سوچ دی عمل کوي الله تعالی دی تمام د منصوبه بندو د سازشونو ټول خبرو ته پته را الله ور دی حاتب کی مطلب حساب کتاب بدی سر کی هان تم ها اولای خبردار تاسو هغه خلک دا د تومه قوم توي دا منافقانو توي چې تاسو خو ټیک تا منصوبه بندي موکړه ملګرتیا موکړه جادلتم تاسو جګړه وکړه بحث موکو عنهم د دې طرفنا فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې تاسو خاندان ته وکتلو قومیت ته وکتلو او دارنګ رنگ او نسل ته وکتلو نو اوم کړو فمن یجادل الله
پس څوک دی چې جګړه به وکړي الله تعالی سره عنهم د دې باره کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې دا فیصله به سبا قیامت کې الله تعالی وکړي نو د الله تعالی مهت او بیا څوک د دې غلاګر او د سارق ملګرتیا به وکړي او دا حمایت به وکړي دفاع به وکړي نو څوک شته چې وکړي چریم نشي کولی امن یکونو یا څوک دی چې وي به علیهم په دې باندې وکیلا ساتون کې د الله تعالی د عذاب نه یا وکیلا حفاظت کوونکې د الله تعالی د عذاب نه او یا وکیلا منه کارسازو او ته جګړه مه کوه په باره د کسانو کې چې دوی خیانت کوي د خپلو ځانونو سره بېشک الله تعالی چې نه خوښوي هغه چا لره چې ډېر خیانت کوونکي ډېر ګنهګار دی پټېږي د خلکو نه او دی حیا نه کوي د الله تعالی نه حال دا چې الله تعالی دې سره دی کله چې دی پټې مشورې کولې دا خبرې چې الله تعالی نه خوښوي د خبرې نه او دی الله تعالی په هغه څه چې دی کوي حاته کوونکي خبردار تاسو خلک یې چې تاسو جګړه وکړه دې باره کې په ژوند د دنیا کې پس څوک دی چې جګړه به وکړي الله تعالی سره د دې باره کې پر ورځ د قیامت باندې یا څوک دی چې په دې باندې کارساز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يعمل سوءا أو سوء کوي عمل بد او یظلم نفسه یا دی ظلم کی په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا دی بهنه غواړي د الله تعالی نه یجد الله دی به عمومي الله تعالی لرا غفور الرحیم ډیر بهونکي مهربانا ومن یکسب اثما او څوک چې کسب کوي او ګناه لرا فإنما يكسبه پس بیشک دی کسب کوي دی گناه لرا علی نفسه په خپل ځان باندې وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علم والا حکمت والا ومن یکسب خطیئة او څوک چې کسب کوي یو گناه لرا او اسما یا غټ گناه لرا ثم يرمي به بريئا بیا دې تهمت لګوي پای سره په بی ګناه انسان باندې فقد احتمل پس یقینا د فزان باندې بار کړلو بهتان ډیر غټ درو و اسم مبینا او ګناه واضحه په دې آیتونو کې ترغیب دی چې کوم خلکو غلا کړی و او د غلاګر حمایت کړو اوسم مقرر دیری توبه واسي د خپل عمل نه نادم دي شي الله تعالی به دا ګناه معاف کړي ترسو پورې چې انسان له مرګ نه راغلی د توبې دروازه کولو ده د کافر د پاره مو د مشرک د پاره مو د ګناهګار انسان د پاره مو او چې کله مرګ راغی به دروازه بند شوه یو کافر دی یو مشرک دی لا مرګ آثار نه دي شروع دي ایمان نوړي شي ایمان معتبر دی یو ګناهګار انسان دی هر قسم ګناه چې کړی دی تر دې که د ځمکې نوالی تر اسمانه پورې دا خلای د ګناهونو ډکه کړې ده خو بیا هم د توبه وباسل الله تعالی به ورته معافي وکړي د الله تعالی رحمت ډېر زیات وسیع دی د وسعت رحمتي کل شیء د الله تعالی رحمت د هر یو څیز نه غیر چاپیر دی او اوچت دی د انسان ګناهونه بس ګناهونه وي الله رحمت داسې دی چې ټول ګناهونه ورسره ختم شي او چې بنده کم از کم توبه وباسي او کم از کم طلب وکړي د الله پاک نه او ځان ګناهګار وګڼي نادم شي پښیمان شي بیا الله تعالی ډیر زیات غفور او رحیم او بخښونکی دی که توما او دا قوم سم توبه وباسلې وي الله به ته دا ګناه معاف کړو او توما چرې هغه لاړو مرتد شو مکی مکرمې ته او په دا کفر په حالت کې دنیا نه لاړو
او قوم یې توبه نه باسله کدی اوسم توبه باسله الله تعالی به ته معافي کړی وي. د آیتونو کې تعلیم د مونږ ته مو که د انسان هر قسم ګناه وشي کلو کې ګناه دی او که غټ ګناه دی خو انسان د فوراً توبه وباسي الله نه د معافي وغواړي. الله تعالی ته په ګناه باندې دونه غصه نه ورځي چې غصه څونه په دې خبره ورځي چې انسان ګناه وکړي او ګناه ته ګناه نه وي بیا، بلکې بیا په ګناه باندې هټ درمي کی او بیا اصرار کی او تاویلات پیش کی چې نه ما خدا نو کړي ما خدا سي نری کړي. انسان نه ګناه کیږي خطا کیږي، انسان نه به همها خطا بکیږي خو دې به توبه وباسي الله نه معافي واړي الله تعالی به ته معافي کی. صرف او صرف انبیاء کرام علیهم السلام نه ګناه او خطا نه کیږي. د انبیاء کرام علیهم السلام نه بعد د هر انسان نه خطا او ګناه کیدی شي. صحابه کرام رضی الله عنهم سونه لوی خلق دي دا غینم ګناونه شوی دی او هغه توبه وباسل الله تعالی ته معافي کړی دا. غټ غټ ګناونه کیږي د انسان نه، لیکن هغه کې دا غټ کمال او غټ صفت چې فورا ندامت به اختیار کړو فورا معافي به وکړه الله تعالی ته معافي وکړه. نو د آیاتونو کې ترغیب دی چې انسان با خطابت نه کیږي ګناوت نه کیږي په دې به معافي واړي. یو پیرا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره یو سړی ناستو ناغوي چې ګوره په بنی اسرائیل د الله تعالی سونه احسانات او انعامات حقیقت دا دی چې په بنی اسرائیل د الله تعالی ډیر زیات احسانات او انعامات دي. په زرګونو انبیاء کرام په دې کې راغلي دي. درې غټ آسمانی کتابونه بنی اسرائیل ته ورکړل شوي دي، تورات او زبور او انجیل، او کوم عجیب عجیب معجزې الله تعالی بنی اسرائیل ته د انبیاء کرام علیهم السلام په ذریعه سره ورکړي دي. او نو بادشاہت لوی لوی بادشاہي د بنی اسرائیل کې دي چې دنیا باندې کوم عمومي بادشاہي شوی را سليمان علیه السلام کړي دا هم په بنی اسرائیل کې ده. دومره احسانات او انعامات باوجود ناشکریه یې کوله. نو دغه سړی دا وایي چې په بنی اسرائیل د الله تعالی څونه انعامات او احسانات. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي موږ له الله تعالی د غینم زیات او موږ سره احسانات کړي دي. او بیر دوړ موازنه وکړه وګوره بنی اسرائیل داسې خلکو اذا اصاب احدهم ذنبا که یو سړی په بنی اسرائیل کې ګناه وکړو چې سار به پاسې دو په دروازه باندې به لیکلی شو چې دې سړي دا ګناه کړی دی او د هغې کفاره او چې کومه سزا وه هغه به په دروازه باندې لیکلی شوې وه. او شکر دی الحمدلله موږ سره داسې معامله نه ده. انسان نه څونه خطاګانې څونه ګناهونه کیږي لیکن الله تعالی پرده اچولې ده په انسان باندې. دا خو انسان چې خپل ګناه په خپله ښکاره کړي ویره چې د خدای نه نی پټه مخلوق نه به څه پټه کنار څه ووایي ویره چې بس نیم پوه شي او کار رانه داسې شو لکه څه دا خبرې کوي چې شوي دي نو بس شوي دي معافي غواړه او الله ته معافي کړې ده او پردې باندې راوستې ده. موږ په خپله ار سره برسېره کړو لیکن الله تعالی خو نه ښکاره کړي موږ ته. نو بني اسرائیلو به چې ګناه وکړو د شپې په دروازه باندې به لیکلي شي وسارو چې دا یې ګناه کړی او دا یې کفاره ده. او دویم دا بني اسرائیلو کې دا هم وه چې دا اصحاب البول شیئا منه بني اسرائیلو کې دا هم یو قانونو که واړه بول په جامو باندې به ولګېدلو نو دکه ځای به د بیا کټکو به چې څومره ځای باندې ګندګي لګېدلې وه هغه ځای به د جامو نه بیا کټکو به نو کرزهو بالمقراض هغه مریسه به په کینچې باندې کټ کړه یعنې په اوبو باندې د هغې جامې نه پاکېدې. لیکن مونږه الحمدلله د الله تعالی ډېر ډېر کرم دی جامې څو پیرې ګنده شي په وینه باندې په وړو بولو باندې په لویو بولو باندې او نور چې څونه لوی لوی نجاستونه او ګندګۍ دي جامې چې څو پیرې ګنده کېږي الله احسان دی 3 پیرې یې ووینځه او نچوړې کا جامه پاکه ده. یو پیرې ووینځه او بیا به یې نچوړ کې بیا به یې ووینځي او بیا به یې نچوړ کې او بیا په دریم ځل باندې به یې ووینځي او بیا به یې نچوړ کې. دا نچوړول ګورې شرط دی ګورې بغیر د نچوړولو نه ګورې جامه نه پاکېږي. ها چونکې نن سبا ټوټې دي او پیپونه دي ای ته تا جامه نیسلې ده نو چې دومره ډېرې اوبه پرې توبهیږي چې ګندګي مکمل ختمه شو نو بیا خیر د کنې نچوړی
او کته په لوټه باندې وینځي لګي وباچي بیا غره په سره وینځل سره جامه نه پاکي بیا یو پیر نه چوړلم پکاري او داسې به نه چوړې چې غره وبته نه هره کې وزي او په هر پیر به نه چوړې با ها کاروان وبدي نیر دی او یاد د نن سبا لکه د ټوټو تنظیم دی نه چې دونه ډیر وب بیا وبایوا چې دا نه چوړول په ځای باندې آکار دای سروشن بیا جامه پاکيږي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی موږ ته هدانوي چې جامې به کټ کوي سونه ګران بوا چې قیمتي جوړه دی واغسته په 2000 او په 3000 او په زر دی جوړ کړو بیا مې سړلې بیا کټ کې لګیاي سونه ګران بوا او موږ زمونږ ګناونه کیږي خطا کان کیږي لیکن الله تعالی په دروازه نه لیکي او نه بل چا تخکار کیږي بلکې الله تعالی فرمایي او دایتون ابن مسعود رضی الله عنه لستلو ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما د چانه چړو کې ګناه شو یا غټ ګناه شو او د الله نه معافي طلب کړه الله به ډیر بهون کې مهربان ویني ډیر بهون کې مهربان زکوي چې ګناه رتم معاف کو او الله به بدلم بیا خپل درکې په دغه توبه باندې الله تعالی خوشحاليږي مو دنیا کې دا مصیبت ته د دنیا په نظام کې چې کتا د چا بے ادبی وکړه ګستاخی دی وکړه او دا سره د ظلم او زیاتی وکړو نو چې معافي وغواړي نه بس ټیک ته معافي وګور مهله بیا مرزه لیکن الله تعالی هر څونه ګناه چې کړي چې معافي وغواړي نه الله په خوشحاليږي په دې معافي باندې ګناه رتم معاف کی او داسې تعلق د سره جوړي چې خوشحالي ته چې ګویا کې نیک عمل دې کړی د الله تعالی او دنیا په نظام کې دا فرق دی چې ستا په دې ګناه باندې او توبه باندې الله تعالی خوشحاليږي حدیث کې راځي وی مثال ورکړی دی لکه یو مسافر دی هغه سره د خوراک او اسکاک سامان دی او هغه د په یو سورلې باندې ایت ځوړن کړی دی او دی روان دی په صحرا کې په دا صحرا کې کور نشتا انسان نشتا هوټل نشتا بل څوک نشتا دی आवाज روان دی او ناسا پردنه د سورلی رو کشوا حالانکه رده خوراک اسکاک ټول ارس په سورلې باندې او چې سورلی ردنه رو کشو دیر پسې ګرځي دی تګیم شو دی اوګیم شو د خوراک او اسکاک د پاره سم نشتا نه چینشتا نه کوی او نه طالب او نه باران وبې سمنا خشک سارا دی تر دې چې دی بالکل مایوس او نا امید شو چې بس اوس مرم د لوګي د لاسه او د تندې لاسه او دی راشي دی ونی د لاندې ډډه وخی چې سي مرګ برازي اوس نو دی د کې به مرګ راشي او دی په دغه حال کې د سترګې پټې شوي او دی کې ناسه په دې سترګې وغړي او سورلی وته مخامخ ولاړوي او دې دون زیات خوشاله شي چې د ډېر خوشاله نه وي چې یا الله ته زما باندې او زستا آقا او ستا مالک ما د ډېر خوشاله نه خلق خطا شي الان کې ویل خدای چې الله ته می مالک او زستا غلام باندې ما او د ډېر خوشاله یا الله ته می باندې او زستا مولا او آقا ما نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی د دینم زیات خوشحالي کی دا ګناګار بنده دی الله تعالی ته سرخ کته کی الله دما توبه دغه بنده او په دغه خبرو سره خوشحاليږي لیکن چې مسلمان حکم از کم را پاس ځان ته ګناګار خو وي او راشد الله تعالی مه ته لګ ندامت نه سرخ کته کی او دا وی یا الله توبه یا الله غلطی را نشوي ده نو الله جل شانو دون په توبه سره خوشحاليږي او الله تعالی راضي کیږي عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ صحابی دیں حبیب بن ثابت وی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ یو خزر آلا نا آغا خزی وطوی چی جی تپوس کو چی جی او زنانه دائینا بدکاری وشوا او بیا دائی حمل شو او بیا چکلا معشوم پیدا شنائی قتل کو ندی خزی معافی به وشي او دې تبسو گنجائش ته دی لپاره عبد الله بن مغفل رضی الله عنه توی و د دې بس معافی دا هو د ګناه د پاسه ګناه او د ګناه د پاسه ګناه د کبیره ګناهونو د پاسه کبیره ګناهونه تر معافی سوال کړه بلکې عبد الله بن مغفل رضی الله عنه ته لهن نارو ډیره پر خسره اور دې نور سنشته ولا
نو حبیب بن ثابت وی چې فن صرفت وهي تبکی، هغه زنانه روانه شو په جړا شوه. معلومیږي دا چې دا حادثه هم دې سره شوې وه، نو جړلې او روانه وه. نو عبدالله بن مغفل رضی الله عنه تر شاته آواز وکړ چې راشه ته بیبي، او بیا ورته وی ما ارا امرکې الا ستا دا معامله نه وینم مګر په دې دوه خبرو کې وینم. نو بیا ورته دا دوه آیتونه ولوستلو، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله. انسان نه ګناه شو کړو کې دی او که غټ ګناه دی او بیا دې د الله نه معافي وغواړي، نو الله تعالی وی یجد الله غفور الرحیم، دی به عمومي چې الله ډیر زیات بخښونکی او مهربانه دی. نو چې عبدالله بن مغفل رضی الله عنه د آیت ورته ولوستو، نو هغه بیبي چې دا فمسحت عینیها، هغې دا له سترګې پاکې کړې او ثم مزت، او بیا ډېر په اطمینان سره روانه شي. شکر ماته د خپلې مسلې حل میلاو شو. نو آیت کې ترغیب دی، ګناه د نو شو، هر قسمه ګناه دی معافي غواړه. علی رضی الله تعالی عنہ وی امام مسلم نشته دی یو مسلمان یظلم ذنبا چې ردن یو ګناه وشي ثم یتوضا، بیا دی اودس وکي او فیصلی رکعتین، بیا دو رکعت صلات توبه وکي، ثم یستغفر الله، بیا یا الله توبه غلطی شوې ده، نو لذلك الذنب الا غفر له، دا ګناه به الله تعالی خامخا درته معاف کي. او ثم قرأ، بیا علی رضی الله عنه د آیتونه ولوستلو. نو آیتونو کې ډېر خوشخبریم ده، امیدم دی انسان ته چې انسان مایوسه کېږه ما. د دې مطلب دا نه چې انسان په ګناهونو زړورتیا شروع کړي چې بس کوم به هېرې که بیا معافي غواړم، په دې نیت به ګناه نه کوي چې معافي او بیا وغواړم، او دا به نه چې الله غفور رحیم دی. بېشکه دی آیا د توبې توفیق ته هم بیا میلاویږي او که نه؟ دا ټول فضایل د هغه چا لپاره چې د انسان نه په لاعلمۍ کې، په جهالت کې، په ناپوهۍ کې ګناهونه شوي، اوس یې معافي وغواړي. انسان دی په دې نیت ګناه نه کوي چې بس بیا معافي وغواړم. د حضرت یوسف علیه السلام ورونو چې مشوره کوله چې یوسف علیه السلام به قتل کو، نو ملګرو ورته وی یو ته لکه دا قتل خو لوی ګناه نه دی. نا یو ورور ورته وی لکه وجنې ما، وی هغه د یو نبی یو زوی لرګېدلو، بل زوی وجلی تر اوسه ګناه نه ختمیږي. خلک چې قتل کېږي نو دا د آدم علیه السلام زوی قابیل حابیل وجلو، نو وی چې مونږ هم وکړو نو بیا مونږ هم یادېږو دغه شانتې. وی د مرګ دا کار نه کو، البته د پلار د مخې نه به یې لرې کو چې ته بل وطن ته به یې بوځو نو بس بېغمه به شو تېنه. نا یو وایي لکه دا ګناه نه دی چې ته پلار له تکلیف ورکړې، دا ماشوم دی، دی بې وطنه شي او پلار به هم خفوي او دی به هم خفوي. دی وی بس معافي او بیا وغواړو که نه، وتکونو من بعده قوما صالحین، مړه بیا به معافي وغواړو، بس الله به راته معافي وکړي. دې کې مفسرین حضرات وی چونکې دی دا ګناه په دې نیت باندې کو چې بیا معافي وغواړو، د دې وجه نه 40 کاله دې ته توبې توفیق نه میلاو شوی. او د دویم قول مطابق 80 کاله بعد یوسف علیه السلام میلاو شوی دی. لکه یوسف علیه السلام یا 40 سال بعد میلاو شوی دی یا 80 سال بعد، او دا 40 یا 80 سال دی دا ګناه توفیق دی ته نه میلاو شوی. ولې دی په دې نیت ګناه کو چې بیا معافي وغواړو. انسان په دې نیت ګناه نه کوي، څه پته لګي دغه ستا د مرګ ټایم او ته په دې ګناه کې مړ شې، نو څه به کوې بیا؟ ته به دا چې الله ما په دې نیت ګناه کو چې بیا معافي وغواړم. نو انسان دې ګناه په دې نیت نه کوي، خو چې وشي نو معافي دې فوراً غواړي. ومن یعمل سوءا، او څوک چې عمل کوي ګناه، سو ګناه ته وي، غټ ګناه ته وي. دې سو ته سو ولې وي؟ وي دا هغه ګناه دی چې دا انسانو کې نو بل انسان پې غمجن شي، دې ته متعدي ګناه وي. یعنې دا زیاتې تا بل چا سره وکړو، ظلم دې چا سره وکړو، کنزل دې ورته وکړو، دا غیبت دې وکړو، هغه ته ګالم ګلوچ دې وکړو، یعنې دا ګناه تا په بل چا باندې ای باندې اثر واقع کړو، ته سوءا وي چې یسوء به غیره، بل سړی په دې باندې خفه کېږي او غمجن کېږي. نو دا سوءا نه مراد متعدي ګناه دی. او یظلم نفسه، یا دې ظلم وکړي په خپل ځان باندې، دا لازمی ګناه شو. لکه تا مونځ ونه کړو، دا ستا ذات سره عمل تعلق ساتي.
روزه نه نیسي خپل ذات سره تعلق ساتي. او بعضې ګناهونه داسې چې د هغې اثر په بل چا باندې وي، نو دا سوءن کې متعدي ګناه او یظلم نفسه کې وړوکې ګناه چې خپل ستا ذات باندې اثري. یا روح المانی وي چې یظلم نفسه نه مراد شرک دی، ځکه دا شرک خپل ځان سره ظلم کول دي. ان الشرک لظلم عظیم. او د سوءن نه مراد بیا د شرک نه بیا واړه ګناهونه دي. ثم یستغفر الله، بیا دې بهنه غواړي د الله تعالی نه. وګوره بهنه به غواړي د الله تعالی، ګوره تا ته ضرورت نشته، ستا الله تعالی ته ضرورت دی. نو باغی شوی ګناه دې کړی معافي به د الله پاک نه غواړي. او معافي ګوره صرف توبه خدای توبه نه وي چې دا خیله د ګس غوږ له اوسي او دا ګس له د ښي غوږ له اوسي، یا لکه ماشومان په شان مرغه شي، دې ته توبه نه وي. او نه په خوله باندې استغفر الله. توبه دې ته وایي چې د ګناه نه به فی الحال ځان یو طرف ته کې به، دا نه چې ګناه کې خدای توبه خدای توبه ته مذاق کې بیا، نو ګناه نه به ګوره سیټ ته کېږي به. بنده چې څه شي پای به ندامت کې ړنه به خپېمانه وي، هغه د مشرانو خبره بره به نه شي کتې، دونه به خپېمانه وي. او آینده کې به ستا عزم چې بیا به یې نه کومه. نو بیا چې توبه وای دا توبه ده. که بېشکه ستا نه بیا وشو نو خیر دی، خو ستا به دا نیت چې بیا کول نشته. که ستا نه بیا به یو چانس لګومه، دا ګوره ته توبه نه وباسې، داسې لګیایي. یجد الله غفورا رحیما، مومي به دی الله تعالی لره. ګوره ثم یستغفر الله یجد الله، خو چې څنګه دې بهنه وغوښته که نه فوراً به الله مومي. گویا کہ اللہ تعالیٰ ستا په انتظار کې دی، خو بدلته کې تا توبه وباسلې ده او فوراً د الله تعالی رحمت متوجه دی. پاک کا ټیم باندې یجد الله، او دا ګوره صرف د الله تعالی ذات دی. هر څونه بغاوت چې وکړي، هر څونه ګناهونه چې وکړي، د دنیا که ستا هر څونه عزیز دی او ته ستا مور او ستا پلار ولی نه دي، هغې به راته خامخا طعنه درکړي بچې اوس راغلي چې دنیا دی وکړه نو مال اوس راړي، دا د راتلو ټیم دی، خامخا طعنه به درکېدله. او دا صرف او صرف د الله تعالی ذات دی. که د 100 کالو د 10 کالو بغاوتونه دي کړي دي که نه، هر ګناه دی چې زړه دې غوښته دې کړی دی، الله تعالی طعنه درکړي بچې اوس راړي چې الله د بعد ووتې، دا طعنې نشته. او دا رنګې ریجیکټ کول نشته، بین لګول نشته، فوراً د الله تعالی رحمت متوجه دی. یجد الله غفورا رحیما، مومي به دی الله پاک لره غفورن ډیر بهونکې او رحیمن ډیر مهربانه. بهنه به راته وکړي، غفورن سره ګناه معاف شو، رحیمن مهربانه به شروع شي، د الله تعالی عزیز شي، نږدې شي ورته، ولایت درجه راته میلاویږي په دې چې صدق دل نه توبه وباسي. ومن یکسب اسما، او څوک چې کسب کوي یو ګناه لره، که هر قسمه ګناه دی، د الله تعالی ترغیب مطلب دا نه چې د الله تعالی په شان کې کمی راځي، یا غني د الله تعالی ووټ بینک کمیږي، یا د الله تعالی غني پارټي خرابېږي، یا غني د الله تعالی تا ته ضرورت دی. نه، دا چې سکېږه روښانه خپل ځان لیکې. ومن یکسب اسما، او څوک چې کسب کوي یو ګناه لره، فانما یکسبه علی نفسه، پس بېشکه دی کسب کوي دی ګناه په خپل ځان باندې، ځان له خانه تاوان کې. د الله تعالی شان کې کمی نه راځي، الله تعالی شان ډیر لوی دی. زمونږ ستاسو د نیکو اعمالو یا د ګناهونو په الله تعالی څه اثر نه ورځيږي. وکان الله علیما حکیما، او دی الله تعالی علم والا حکمت والا. الله تعالی ګناهونو علم هم دی، او چې الله تعالی تا فورا نه رانیسي، دا د الله تعالی حکمت هم دی. تفسیر کبیر لیکلی دی، یو لک په غلا کې ونیسلی شو، مور راله عمر رضی الله عنه ته منت سماجت شروع کو چې د لومبنه ګناه دی، د لومبنه بیا چې مخکې چته نه راکړي. عمر رضی الله عنه وې دام لا کې دی شي چې الله تعالی د ستاسو په لومبني ګناه باندې رونیسي او ښکار دي شي. معلومیږي دا چې د حدود کراس کړي دي، چې څومره حدود الله تعالی انسان ته ورکړي اده کراس کړي دي، دومره غلاګان او ګناهونه د کړي دي چې حد برابر شو، اوس خبره ښکاره شوه. نو حکیمن الله حکمت والا دی، دا چې الله تعالی ته باندې پردا چی، دا د الله تعالی حکمت دی. ومن یکسب خطیئه، او څوک چې کسب کوي یو ګناه لره، خطیئه او ګناه ته چې انسان نه خطا نوشي،
ان تا اراده نه کړې قصد نه کړې ستانه وشوه او دلته کې د خطیه نه مراد لوکی ګناه دی او اسمن یا غټ ګناه خطیان لوکی ګناه او اسمن غټ ګناه ثم يرمي به بريئا بیا دی ولی پای سره یو بی ګناه انسان ان تهمت لګي رما يرمي دی ته وی چې تاسو لاس کې صدی او تی په بل باندې ورولې او ځان ته نخلاص کې ثم يرمي به بیا دې تهمت لګوي په دا ګناه سره بریئن په بی ګناه انسان باندې لکه غلا تومه وکړه تومه بن عبیرک یا بشیر او بیا له تهمت په لبید بن سهل رضی الله عنه باندې ولګو او چاغه تور رو باسلی سو نبی تومه خاندای نه تانه کړي په یو يهودي باندې زید بن سمین باندې تهمت لګو هغه باندې نګوره ګناه د خپل او کو غلا د خپل کړي را او په یو بی ګناه انسان باندې تهمت لګي چې غلا د کړي دا قرآن ای طرف ته اشاره کی فقد احتمل پس یقینا د بار کړلو په خپل ځان باندې احتمال ستوي چې یو غټ بوج ځان په د خپل وګو باندې کیږي نو خانه په خپل به اوچته و نو فقد احتمل تشبیدا چې گویا کې دی یو غټ ګناه په د خپل وګو باندې کې خو د اوچتی وې سبا قیامت کې بهتان غټ دروغ وتوي بهتان د بهتن دی بهته معنی حیران کېدلو دی بهتان ته بهتان ولي وي چې ته په یو انسان دون غټ دروغ وي چې هغه په خپل حیران کې الله د در باندې سوي زه خو ردین خبروم نیما چې غریب حیران او تعجب کې پوری جادي سوي دا دې ته بهتان وي یو انسان یو کار د سره کړی نه لري عین خبروم نه لري هغه سره لینک نشتا او تا په دون غټ دروغ جوړ کړو نه به حیرانی چې خدای دا ما څه کړی دي خو دې خبروم نیما نو بهتانن غټ دروغ و اسم مبینا او گناه سرګندو ان دون غټ ګناه چې ارسو کو ته ګناوي ګناه بهرال ګناي خو مبینن مطلب دارې چې څوک اوري ورکه دا ډېر غټ ګناه دی دا هو عقیده سينو پکارو علی رضی الله تعالی عنہ کنز العمال کې روایت ده البهتان علی البراء یو بی ګناه انسان باندې تهمت لګول چې دی اسقل من السماوات دا د اسمانونو غټ درون ګناه دی د اسمانونو دا وزن چې وسرو تل کنه دی بهتان سره دا بهتان به درون شي او دا ټول اسمانونه بس پک شي دون غټ ګناه دا بهتان دی چې انسان په بی ګناه انسان باندې ولګي دیو جن حدیث کې راځي چې تا چا باندې بهتان لګو نه دا بهتان دا لفظ لړشي که هغه سړی دا کار کړي په باندې پریوزي او که هغه دا کار نه کړي نو واپس راشي په دې تهمت لګون کې باندې پاسه پریوزي او څوک چې عمل کوي غټ سوءن غټ ګناه یا دې ظلمو کې په خپل ځان باندې بیا بهنه واړي د الله تعالی نه او مومي الله پاک لاړ بهون کې مهربانه او څوک چې کسب کوي یو ګناه لره پس بهشکه دې کسب کوي دې په خپل ځان باندې او دې الله تعالی علم والا حکمت والا او څوک چې کسب کوي یو لوی ګناه یا غټ ګناه بیا دې تهمت لوي پای سره په بی ګناه انسان باندې پس یقین د بار کړو په خپل ځان باندې غټ دروغ او ګناه سرګندو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك او کچرنوی فضل الله تعالی پتا باندې ورحمته او مهربانی ده هغه لهمت طائفه البته قصد کړو یو ډلې منهم د دینا ان د دې خبرې یدلوکا چې دی غلطه کی واچی تعالی وما یدلون او دین گمراه کوي الا انفسهم مگر ځانون خپل وما يضرونك او دی ضرر نشي در رسول تا
من شيء د سسیزنا وانزل الله عليك او الله تعالی نازل کړی دی پتا باندې الکتاب قرآن کریم لرا والحکمت او احادیث لرا وعلمک او علم درکړی تا ته ما دهاس لم تکن تعلم چې ته پای باندې نه پوهېدلې وکان فضل الله علیک عظیما او دې فضل الله تعالی پتا باندې ډېر لوی. آیت مبارکه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات او شان بارکه د سلورو خبرو بیان دی او خلاصې دا ده چې په پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی خصوصي رحمتونه او خصوصي فضل و کرم دی. اسی د الله تعالی کرم او فضل په هر انسان باندې دی، لیکن په انسانانو کې بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی سے امتیازی خصوصیات او امتیازی شکل کې فضل و کرم یې کړی دی. دا چې مخکې سره تعلق والو چونکه آیت دا خاص واقع باره کې نازل شوی دی چې کله توما غلا وکړه او غلا ثابت شوه نو توما او د قوم د شپې مشوره وکړه چې سبا به ځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته به قسمونه خورو او کوشش وکړو چې ګورې خپل ځان بې ګناه ثابت کو او دا غلا په یهودي باندې به ورواړو، قسمونه به خورو، داسې بیان وکړو چې نبی علیہ السلام په حق کې فیصله وکړي او دا به وایي چې قتاده او رفاعه رضی الله عنهما په موږ باندې په غلطه باندې الزام قائم کړی دی او غلا خو یهودي کړې ده او دی راغلی مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او داسې بیان یې پیش کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا فیصله نه وکړي چې الله تعالی وحی نازل کړه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې رهنمایي وکړه چې یهودي بې ګناه دی، یهودي غلا نه راکړي او غلا دې توما د قوم کړی ده او دا دی چې راغلی دی غلط بیانی کې دروغ وایي او په ناحق باندې او د ظلم حمایت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو لا فیصله نه وکړي، رهنمایي وشوه. قرآن وی دا خو د الله تعالی فضل و کرم پتا باندې وشو، کنی نو دی خو پوره کوشش کړو، منصوبه بندي کړې وه، سازش جوړ کړو چې قریب او چې ستا د خولې نه غلطه فیصله وباسلې وي او تا دا فیصله کړې چې او غلا چونکې یهودي سره ثابته شوې ده، برآمدګي هلته شوې ده، اسلحه وړو هلته موجودو او دا غلا به د یهودي کړي او قریب او چې د یهودي لاس کټ شوی په غلطۍ سره، نو دی خو دا همت کړو، دا قصد او اراده یې کړې وه او د الله تعالی فضل و کرم وشو نو ته بچ شوې د غلطې فیصلې نه. او دویمه خبره دا کی وی که فرض کا دا غلطی شوی می فرض کا ستانه په غلطۍ سره دا فیصله شوی می ستا به نقصان نه کېدو، نقصان به د دې خپل کېدو، ځکه چې انسان ته د غیب علم شته نه او انسان ظاهر ته ګوري، ظاهر واقعه خدای چې غلا یهودي سره ثابته شوې ده نو که دا غلطۍ سره دا فیصله ستانه شوی وي نو ته به ګناهګار په دې باندې نه وي. دینه یو بل اصول هم موږ ته میلو شو، یو قاضي دی، یو جج دی، د جرګې مشر دی، ثالث دی، هغه فیصله وکړه، هغه پکې هېچا د چا طرفداري نه راکړې او رشوت یې نه راغستې او ظلم زیاتې نه رې کړې، ظاهر واقع ته وکتل او د ظاهر واقع مطابق فیصله وکړه، لیکن حقیقت کې حقدار بل څوک او حق بل چاته میلو شو، خو چونکې دته د غیب علم نشته او حقیقت ورته نه معلومه نو دی په دې خبر نه دی ګناهګارو. ګناهګار هغه انسان دی چې چا مسله غلط انداز کې پیش کړې ده چې خو ته پته ده چې دا حق زما نه دی او بیا ګواهان د دروغ جوړ کړو، دعوه یې وکړه او په دروغ ګواهانو سره د قاضي نه او د جج نه او یا د ثالث نه او د جرګې د مشر نه فیصله واغسته. جرګې مشر دی یا قاضي او د غیب علم نشته او ظاهر ته ګوري، هغه پروف ته وکتلو، ثبوتونو ته وکتلو، دعوې ته وکتلو، په دغه بنیاد فیصله وکړه. د حقیقت علم خو الله ته دی، سبا قیامت کې به الله ردې فیصلې کوي، نو دا انسان په دې نه دی ګناهګارو. که نبی علیہ السلام فرض کا د تومه په حق کې فیصله کړې، نبی علیہ السلام په دې باندې ګناهګارو نو پکړ بم نو.
خو بیا یو عام انسان کې او پیغمبر کې دا فرق دی. پیغمبر نول خطا کیږي نه، غلطي کیږي نه، او چې غلطي ته نشي وشي نو فوراً تنبیه وشي، یعنی فوراً رهنمایي وشي. لکه اوس دلته کې پیغمبر علیه السلام لا فیصله نه وکړي او ظاهر مطابق فیصله خو به خامخا د تهمه په حق کې کېده به، نو فوراً رهنمایي راله چې نه داسې نه ده، تهمه چې دا ګناهګار دی. د پیغمبر نول خطا او غلطي کیږي نه، او که فرض که غلطي ته نه وشي غیر ارادي طور باندې، نو فوراً رهنمایي وشي، تنبیه ورته داسې وکړه بیا. او یو عام انسان دی، که هغه جج دی او که عالم دی او که بزرګ دی او که ولی دی او که هغه قاضي دی او که هغه مشر دی، هغه نه که چېرې خطا وشي نو تنبیه ورته نه کېږي، ځکه چاته وحی نه راځي. خو به هر حال دی په دې باندې ګناهګار نه دی. درېیمه خبره نبی علیه السلام ته دا وي چې الله تعالی علم درکو د کتاب او د حکمتو، دا د الله تعالی خصوصي فضل دی په تا باندې حبیبه، چې تعالی الله تعالی خپل کتاب درکو قرآن کریم، او د الله تعالی تا ته د حکمت خبرې وښودلې چې حدیث مبارکه دي. او څلورم دا چې د الله تعالی په تا باندې اسم ډېر لوی فضل دی او ډېر لوی کرم دی. ستا د پیدایش نه والې ستا تر وفاته پورې دا فضل او کرم په تا باندې شروع دی. ولولا فضل الله، او کچره نوې فضل د الله تعالی علیک پتا باندې، کچره فضل نوې فرض کا، خو چونکې فضل شته نه ځکه ستانه غلطیم نه رشوي. او کدا فضل نوې فرض کا او د الله رحمت شامل حال نوې، نو غلطي بستانه بیا شي و. دا لولا چې دا پاروي کې ډېر پر راځي چې چونکې دا دویم کار شته نو ځکه دا کارونه شو. د الله فضل او د الله تعالی کرم پتا باندې شته، نو ځکه ستانه غلطي ونه شو او غلطۍ کې ته واقع نه شوې. او که فرض که د الله تعالی فضل او کرم نه وي، رحم نه وي، بیا خو ته انسان او د غیب علم تا ته شته نه او واقعه تا ته معلومه نه وه، حقیقت کې ستانه به خطا شوې. بیا فضل الله علیک، فضل د الله تعالی پتا باندې اے پیغمبر علیه السلام، ورحمته، مهربانی د هغه، که دا دوه خبرې نه وي نو لهمت طائفة منهم، البته کس کړی یو ډلې منهم د دینه، دغه د خیانت کوونکو نه، ان یضلوک، دا چې دی په غلطۍ کې واقعه کې تا لره. ضلال روکېدلو ته وي، نیغه لاره روکولو ته ضلال وایي. مونږ عام طور معنا ګمراه کو. د ضلال دا معنا ګمراه چې دا چې مونږ وایو چې دنه د حق لاره روکه شوې ده، دا معنا هو چې کله قرآن راغی او شریعت راغی نو دا معنا شروع شوه. خو دا لفظ د ضلال چې دا د شریعت د راتلو نه مخکې عربی کې موجود و، نو مخکې ردی معنا چې ون هغه روکېدلو ته وي، لاره روکولو. یو سړی یو ځای ته روان دی، یو منزل ته، یو کور ته، او هغه لاره ترې خطا شو، د خلکو یې ضلال دی. او په معنا د لیواني باندې راځي. دا خو چې کله شریعت راغی او قرآن راغی نو بیا قرآن کریم او شریعت د دې معنا ګمراه وکړه چې د انسان نه حق لاره روکه شي، د شریعت لاره او د آخرت لاره د انسان نه روکه شي، نو ته بیا موږ ضلال او ګمراه وایو. ان یضلوک، دلته معنا دا چې دی تا په غلطۍ کې واچي، ستا دا فیصله وباسله ستا د خولې نه چې کنې یهودي چې هغه ګناهګار دی. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی، روح المانی لیکلی دی، وی د ثقیف وفد راغی، قبیله ثقیف چې د دې وفد سکستان رالو نبی علیہ السلام ته. نو دی نبی علیہ السلام ته چې مونږ ستا په لاس باندې بیعت کو او مونږ ایمان راوړو په دوه شرطونو باندې. یو شرط دا دی چې مونږ خپل بوتان ګورې نه ماتو، زمون بوتان چې دی په زمون په علاقه کې او موجودي، نو دی وی چې الله نکسر اصنامنا بأیدینا، مونږ بخپل بوتان په خپل لاسونو نه ماتو. او دیم دا چې وعلى ان نتمتع بالعزى سنتنا، انت کې عزا بوتو مونږ به یو کال د عزا بوت بندگی وکړو، انت به مزورا زوبا. نو دا دوه خبرې دوه شرطونه ولګولو، خو نبی علیہ السلام دیره جواب ورنکو، خاموش شو. چونکه ملمانو نبی علیہ السلام د دې د ملمسته خیال ساتو، خبره خو ناجایز کوله. نبی علیہ السلام خاموشی اختیار کړه. دی وته نه چاو ز ټیک تا
ایمان نوړې اسلام قبول کړه دغه کارونه هم کوي ځکه ایمان او اسلام او بت پرستی دواړه نشي جمع کېدی هغه قرآن صفا ویلا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دا دواړه خبرې نشي جمع کېدی الله تعالی د نبی اسلام حفاظت کو او فنزلت هذه الايه آیت نازل شو نو قرآن وی د الله تعالی فضل او رحمت پتا باندې وشو کني د سقيب د وفد هراغلو او ستانه د خلینو د خبرو واسله چاو ز ټیک تا او کې دې شي نبی اسلام د مصالحت نه کان غسه چې ز ټیک تا آینده کې بکې دې شي د بوتانو د بت پرستی پریزي او د فل حال ایمان دی وروړي لیکن یو جواز به ملو شو امت ته چې بت پرستی او توحید دواړه جمع کې دي شي رنګ کوم ځای کې جمع کې دي شي نو قرآن وی چې دی هو کس کړو استاد خلینو د مسلو باسنه الله تعالی ستا حفاظت کو ان یضلوک دا چې دی په غلطه کې واقعیا کې تعالی را وما یضلون او دی نه غلطه کې واقعیا کوي کچره مخ کې شان ماناو کو یا دا چې دی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر ځانون خپلو دا دویمه خبره ده کفر کستا د خلینو په غلطه سره د مسلو باسلم وي نو ګناه وبال به پتا باندې نو وبال به هم پدی باندې و دیو دا دنیا یو قانون دی الله تعالی جوړ کړی دی چې کله ته یو د بل انسان د پاره د خې سوچ کې ستاره پر الله تعالی به د خې فیصله کوي او کله چې د بل انسان د پاره د بد سوچ کې الله به تام په دغه بدو کې واقع کیبا دا دنیا کې وي او چې سکه نه هغه بری وي چې چا بل چار پاره کوي کني داغه د ضرر د پاره او داغه د غرض په خپل وبکه غرضيږي دا سي واقعیات شوي دي جال به تبل جوړه په خپل وبکه انخلي دا هره دنیا یو قانونم جوړ شوی محاورم جوړ شوی دا او چې ته یو انسان یو سیده ساده انسان دی بی ګناه انسانو هغه ته په یو ګناه کې مبتلا کې او داغه نه خپل د خواهش مطابق فیصله وباسي تاب الله تعالی پای کې گرفتاری او تاب به الله تعالی واقعا کیبا ته نبی علیہ السلام د گرفتارولو کوشش کې او نبی علیہ السلام د الله تعالی حبیب دی او پیغمبر دی الله و د خپل پیغمبر حفاظت نکي تاب الله تعالی پای کې واقعا کی نا یذلوک وما یذلون الا انفسهم او دی نه گمراه کوي مگر خپل ځانونه وما یضرونک من شیء او دی zarar نشي در رسول تا من شیء د سسیزو اس قسم zarar نشي در رسول زبانی ضرر خو در رسول شي بدرت خویل شي غیبت کولی شي منسوبندی کولی شي مراد دا تا گمراه کولی نشي ستا داخلینه غلطه فیصله نشي وباسلی ستا داخلینه داسې ناجایز خبر نشي وباسلی باقی یهود او منافقان خو د نبی اسلام خلاف سازشونه کړی دي منسوبه بندي کړی دي د نبی اسلام د ضرر کوشش کړی دی مراد دلته کې د ضرر نه داري چې ستا داخلینه یو ناجائز یو غلطه فیصله او خبر نشي وباسلی الله بستاره دی حفاظت کی وما یضرونک من شیء او دی zarar نشي در رسول تا ته د سسیزو درې خبره وانزل الله علیک الكتاب الله نازل کړی پتا باندې کتاب مراد نه قران کریم دی د قران کریم 55 نمونه دي یو نوم یې الکتاب هم دی قران کریم کتاب دی دا مخکې چې څونه کتابونو تورات او زبور او انجیل دا کتابونو دا کلام نو او قران کریم د الله تعالی کلام دی ان دا د الله تعالی خبرې دي دا مخکنی کتابونه یا خو د جبرئیل علیه السلام خبرې وي او یا پیغمبر بولی کلی شي معنا و د الله تر طرف نه وا الفاظ د الله تعالی بنو الفاظ د جبرئیل علیه السلام او یا د پیغمبرو د قران کریم دا الفاظ چې دام د جبرئیل علیہ السلام نه دي او نه د نبی علیہ السلام خپل دي دا الفاظ او معنا دواړه دا د الله تعالی تر طرف نه دي د قران کریم د الله تعالی کلام هم دی او د الله کتاب هم دی دا اعزاز حاصل دی کتاب ته تورات او زبور او انجیل د الله کتابونه دي خدای الله تعالی کلام نه دی وانزل الله علیک الكتاب او الله نازل کړی پتا باندې کتاب چې قران کریم دی ول حکمت او حکمت نه مراد احادیث دي
د نبی علیہ السلام چې څومره احادیث دي دا معنام د الله را طرف نه ده، البته الفاظ د نبی علیہ السلام دي او معنا د الله را طرف نه ده. څنګه چې د قران کریم معنا د الله را طرف نه ده، د احادیث د معنام د الله را طرف نه ده او الفاظ د نبی علیہ السلام دي. د دې وجنه مسله داره که یو سړی د حدیثو نه انکار کوي نو دې سر دې کافر کیږي او دې د اسلام د دایرې نه وځي، ځکه چې د حدیثو معنام د الله را طرف نه ده او دا په حدیثو کې ډېر حدیثونه متواتر دي، اینه انکار سره سړی کافر کیږي. والحکمت و حدیث مبارکه، قرآن کریم کې د حکمت تا لفظ شل پیری راغلی دی او اکثر ځینو کې مراد نه احادیث وي، د شریعت علم وي. قرآن کریم دې لپاره حکمت لفظ استعمالي دی ونه وي چې احادیثو، بلکې حکمت وایي. د حکمت دا لفظ چې دی دا د حکمه نه دی او د حکمه یو معنی مضبوط تړلو ته او منع کولو ته وي. لکه عرب وي حکمت الدابه واحکمتها، چې دا حیوان کلک او مضبوط وتړي چې دی تهدیدي نشي، دا وخت کې عربي حکمت الدابه واحکمتها، حیوان مې وتړو، ساروی مې وتړو، سم مضبوط مې وتړو. نو دی اوس غلط قدم نشي اوچتولی، چې تتلی نشي پردي فصل ته او چاته نقصان نشي رسولی او رکیدیم نشي. او په دې حکمت کې درې معنی نورې پرتی دي، الحلم والعلم والعدل. حکمت کې د عدل او د انصاف خبره پرته ده، دیم پکې د علم خبره سمجھو، جهالت پکې نشته، او دریم پکې حلم بردباری. نبی علیہ السلام ارشادات ور پر قرآن کریم حکمت لفظ استعمالی. د نبی علیہ السلام په خبرو کې علم ډیر زیات دی. الله اکبر، یو خبر پیغمبر علیہ السلام کړي او محدثین ته په سونو مسلې روباسي، د یو خبرینا خبر وړوي، مختصر دو درې لفظونه وي، خو دومره معنا او دومره مفهوم پکې پروتي چې کتابونه په لیکل کېږي. غټ کتابونه صرف په یو لفظ باندې لیکل شوي. دا سه جامع خبر د نبی علیہ السلام دی. د مانځ کې مونږ وایو کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. کما د کما دا کاف چې د کافو د کې تشبیه ده، ان مونږ وایو چې الله په نبی علیہ السلام داسې درود شریف وی لکه څنګه چې تا په ابراهیم علیہ السلام باندې ویلو. نو دا تشبیه دا کاف چې ده د دې باندې مستقل دو جلد کتابونه دي، د کاف په دې معنی باندې داسې جامع الفاظ د نبی علیہ السلام دي. مولانا موسی خان سے په دې باندې کتاب لیکل لري او 200 توجیهات را دې کاف کړي چې د کاف معنی څه ده، 200 خبرې را دې کړي دي. داسې عجیب علما لګیاري په یو لفظ باندې کتابونه لیکي. ایاک نعبد و ایاک نستعین یو آیت دی، حالانکہ امام ابن القیم سے پہ 3 جلد کتاب لیکل دی، مدارج السالکین. دا څور پسې نو حکمت کې د علم معنا د نبی علیہ السلام خبرو کې علم ډیر زیات دی، بل پکې عدل دی، خبرې ډیر ښکلې دي، مناسب دي، معتدل دي، درمیانه دي، افراط او تفریط پکې نشته، سختی پکې نشته دی، او نرمي شته، 400 پکې جایز دي. او دریم خبره پکې حلم دی. انسان چې د نبی علیہ السلام احادیث دکی عمل کې راولي، دکی به بردباری پیدا شي، دکی به وقار پیدا شي، الله تعالی ول روب ورکی، حلم ول ورکی. حلم حلیم بردبار توي، باوقار شخصیت توي، د موقع د محل مطابق خبره کولو او د موقع د محل مطابق فیصله کو دا ډېر ګران کار دی. په انسان چې یو حادثه راشي او مسله اچانک راشي، اټیم کې به تر حادثه څنګه فیس کوي، اټیم کې تعالی سکول پکار دی، بر وخت فیصله کولو، دا به انسان کې حلم پیدا شي. د یو خبرې باره کې مشورې کولو نه بعد خو انسان فیصله جوړه کی چې دا به وکما، لیکن اچانک چې تا باندې یو مسله راشي، دغه ټیم کې څه فیصله پکار ده، دا در چا کار نه دی. نو تاکي به حلم او بردباری پیدا شي، هر چا سره د رویه او د مزاج مطابق معامله کولو دا حلم دی، دا به تاکي پیدا کیږي. با د نبی علیہ السلام د حدیث به حکمت راځي، احادیث کې دا ټول خبرې موجود دي، تا به د غلطۍ نه بچ کی، تا به مضبوطوالی پیدا کی. والحکمت او حکمت لرا اوس نبی علیہ السلام له الله کتاب او حکمت ورکړی دی، دا د خصوصیت شو.
امت ته ډېر فضایل ډېر فواید ملو شو. مونږه تاسو د نبی اسلام د حدیث د کولی شو او د قران کریم نه فایده غستی شو. یو حدیث مونږه اوریدو ځان په معنا باندې پوهه کو زده کو او مطلب ځان پوهه کو په عمل کې راولو. رو به زمونږ ټوله زندگی د نبی اسلام د حدیث مطابق شي. د نبی اسلام حدیث څه دي؟ مونږه خبرې کو، مونږه خوراک کو، مونږه اسکا کو، کینو پاسو، معاملات مونږه ډیل کو، مونږه معاشرت ډیل کو، اخلاقیات دا د نبی اسلام حدیث تینو. ګرځي بداسي، خوراک بداسي کې، کینې بداسي، پاسي بداسي، کور ول سر بداسي ملاويږي، ملما سره داسي، معاملات بداسي کې. دا ټول مونږ دا کارونه مونږ کو. صرف مسله دا چې مونږ د نبی اسلام پرانا کې وکړو. چې نبی اسلام بدا سکولو دا طریقه به څنګه وا هغه مونږه شروع کو. د مونږ د الله تعالی محبوب شو. د نبی اسلام محبت او وظیفو باندې نه کیږي او نه په درود شریف سره ویل باندې. اصل دا د نبی اسلام زندگی خپلول دي. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه چې دی بچ کله موده شو نبی اسلام به خوب کې لیدو کده ورځ او کده شپې بو او دا خبر هر چاته معلومه ما. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه نیو پیرو ته چاوي چې د نبی اسلام په خوب کې د لیدو س وظیفه او س عمل شتا وی دا ډیر آسان کار دی. ویسو وی دروازه ته مې روا د شپې بتا نه یری اسانه خبر دروازه ته نبی اسلام مې روا چې سار پاسه تر ود کېدو پورې چې سکه د نبی اسلام مطابق کوا چې څنګه ود شنغه بیا تانیر طالب خو کې خامخا راځي. په ظاهره کې خو اسانه ده، عمل کې راوستل پکار دي. نمونږه تاسو د نبی اسلام د احادیث د کورورو زندگی د نبی اسلام د ارشاداتو مطابق کو او په دمه دمه سټپ بای سټپ وعلمک ما لم تکن تعلم الله علم درکتا ته د هغه لم تکن تعلم چې تنه پوی دی پای باندې تا ته صفته وا چې قران سدي او حدیث سدي دا د الله تعالی فضل پتا باندې شو. ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان تا ته نه د ایمان پتا و نه ته کتاب پتا و. مونږه تا باندې فضل کو دا کتاب مونږ دل درکو تعالی مونږه صلاحیت درکو. لم تکن تعلم امرات شریعت احکامات دین دے یا د تیر شو آینده خبرې دي دا ته نه معلومي. نبی اسلامي اوتیت علم الاولین والآخرین ما ته د مخکانو د رستنو علم راکړل شوی دی. د نبی اسلام نه مخکې چې سم شویری د ټول علم نبی اسلام ته ورکړل شو او د نبی اسلام نه بعد به چې سکیږي تر قیامت پورې د جنت او جهنم هغه ټول خبرې نبی اسلام ته ورکړل شوی دي. نو لم تکن تعلم تا ته علم نو او د الله تعالی فضل پتا باندې وشو او چې چاله الله تعالی علم ورکی پدم د الله تعالی خصوصي فضل وشي. علم د الله تعالی صفت ته او دا صفت الله تعالی هر چاله نه ورکی. خو یا ساته ګور علم د نور خبر نوم نه علم نه مراد هغه علم دی کنه چې دا قبر درې سوال په حل کیږي. بس من ربک من نبیک و ما دینک بچ دا درې خبرې په دی او په دا علم دی ګوري او دا نور خبرې ګور علم نه لري چې تا په خپل رب پیژندو او تا په خپل دین پیژندو خپل پیغمبر دی پیژندو بدک علم دی. دغه علم آخرت ته او دغه پکار برازي او دین علاوه نو تشکیل او کار او تش خبرې دي. کچره مقصود د علم نه د قدرې خبرې وي حاصل شوي بس علم د تملو شو کنینو اسی معلومات دي. وکانه فضل الله علیک عظیما او دې فضل الله تعالی پتا باندې عظیما ډیر لوی. مخکنه د الله فضل پتا را روان دي. ته یو یتیم معصوم پلار دی لیدل نه ری مور د شپګنی مکالو چې وفات شو په کور کې په ظاهره کې اسم نو یو یتیم معصوم چې الله وخت الله د لکم مقام او کم مرتبه درکړه کم سازش تا خلاف نه شوي کم منصوبه بندي تا خلاف نه شوي پورا عرب ستا مقابله کې را پاسېدلې دي قبایل راغلي دي د الله تعالی فضل پتا باندې او اسم نشو هغه تنی تنها یو یتیم معصوم چې کوم کلمه شروع کړي و سلور طرفونو ته مشرق او مغرب او شمال او جنوب ته دار 1446 سالو شو سوار لسو کالو شو کم فتنی او کم سازشونه د اسلام خلاف شو او شروع دی او کیږي یو نه یو بل کرو هغه د نبی اسلام تعلیمات تر اوسه پورې الحمدلله ژوند دي او موجود دي.
ننم نبی علیہ السلام کچره اوس را پاسی او نبی علیہ السلام دا قرآن او دا شریعت په کم شکل کې نبی علیہ السلام پریخو الحمد اوسم اکشان موجود دی دا ذره برابر به کمی بشه نه دی شوی دا الحمد نبی علیہ السلام باندې الله تعالی فضل او دا نه چې څومره علم د دنیا کې څومره مدارس دي څومره کتابونه او تفسیرونه دا ټول د نبی علیہ السلام علم دی او تقسیمیږي او خوريږي او کمیږي نه او زړیږي نه الحمدلله روزانه نوی نوی انداز کې او د دور حاضر مسائل په خپل انداز کې حل کیږي وکانه فضل الله علیک عظیما الله تعالی ستا باندې ډیر لوی فضل دی وکانه فضل الله علیک عظیما او کچرنه فضل الله تعالی پتا باندې او مهربانی ده هغه البته کسب کړو وړلې د دینه دا چې دی غلطه کې واقعي کې تعالی او دی غلطه کې نه ورځي مگر خپل ځانونه او دی زر نشي در رسول ته تسسیز الله نازل کړل پتا باندې کتاب او حکمت او علم در کته د ها څه چې تنه په نه پوي دي او د فضل الله تعالی پتا باندې ډیر